دشتو دی اراده نشته ده اراده د چا صفت ده صفات ذاتی کې چې کوم ذکر شوی شرقات ول اراده او مشیت دا د خدای صفات دی بګي باس کوي بګي بل خبر به امر جوړ کړی دا الله امر چې نه شوی پانم نه خوځي وي دا الله امر چې نه شوی پانم نه خوځي کې کوم ده دا د جبریو کافرانو عقیده ده چې کوم ده بیا چې کوم ده چې الله امر نه شوی هر کار د الله په امر باندې کیږي الله امر نه شوی پانم نشي خوځي دا کفر صریح د طالبانو چې هر کار د الله په امر باندې کیږي څه شی د طالبانو نو الله جل جلاله بد امر چاته کوي ان الله لا یامر بالفحشاء جنده د بد امر څوک کوي شیطان الشیطان یعدکم الفقر ويامرکم بالفحشاء الله جل جلاله بد نه منع کړي کامل کړي جو خدای باغوي چې خدای باغ د بد امر نه کوي ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر دا خو امر د باندې منع کړي او ته چې ارسل الله په امر باندې کوم دې نه کافر شي کنه الشیطان یعدکم الفقر ويامرکم بالصبر باندې کافر شو چې کوم دې خدای کوي فتاوا بزاویه حواله کې څه چې اوسه لګي تقریر کو کوپر وغیرہ ولاندې کسان رد ونه کو قبول یې جزاک الله نق تیار مې اراده مې وری کا ټول کافر هو گیا حواله تاسو مخه ته پرتی دي طالبان ټول څه شو کافر الحاوی فتاوا دیم دل 115 صفحه کې لیکلي دا مکتبه نوریا فیصل آباد آئی کې لیکلي دویم جلد 115 صفحه کې وجه سړی علم نه کړ حدیثونه باندې نو لعنتهم ملائکۃ السماء ولا زمکه د اسمان فرشتي به څه کوي زمکه د اسمان فرشتي په لعنت ذکر د خدای رسول باندې دروغ وي به لکه روشنايي به نور مغرض ولیدا وای دا مو آی چې څو پاتینه اوستاګریوان تا لاس نه دراسه ته چې اشاره وایي څور کړی کنه چاله مالټه او چاله وغیرہ کوم ولې خبرې دوه کې دا خونان به غیرت حرام خارج کم ده استاد کو ته متصور درځن مرزن څنګه مخ کې دي زموږ دا قانون څنګه لوکنه ریوانډانو څه چې لاول باندې ملک غم کا او خلاو د امام غم کا خصوصي غش خصوصي کسان د هر څه مخ جمعه تک مخ ومغه لاول ملک صاحب نه راکونی او بیا د امام صاحب خو سبا مسا ویلا تحسنت دوی تحسب ملک صاحب دا ولا توفه مولا صاحب دا ورلا نو اجازه کراله دي نه بس چې سبا ویل بیا مغرون ابا ناس ولکه ملمان دي اخون سے بپاس ہے ملمان دي ټول ځکه نه چې کم ده ودې شروړې په پخړه په ډوړې ته ولګه کې تاسو ملمان یې کم ده دا کارونه مونږ ډېر کړی خو په دې مونږ ته په کې تاسو دې په ټول مسلمان ته خیر کړی لاول رګ د مولاني سی لاول رګ چې کم ده نو کې څو ټول غریبانو دوه چې کم ده مولا و دا ټول په خو په ټول ګمرا کړی وای دا مو چې څوک ستا غریوان ته څوک به دا کړی وای دا قیامت ورځ را روانه ده د حضور له مبارک لاس به استاب سي نو طالبانو ته خدای په مونږه چې خدای دې مونږه په کې نه راوړي دا مسلمان ګناګار چې خدای په نیولې جهنم ته شبکین څوک به خلاصي ودې کوي چې نبی له سم فرمایي اخرجهم من النار وادخلهم الجنه اولیاء به خلاصي څو به خلاصي حضور له سم اولیاء به شباب به خلاصي به چې کوم حافظان اجان به خلاصي چې خدای ولي نه اولیاء به خلاصي بیا حدیث ته باب شفاعت وګوره کوم ده انبیاء به خلاصي استانو والا به خلاصي او چې استانو والا ولي خدای دې بیا نه خلاصي ولې چې خدای په خپل حق معافي د بنده حکم او چې حضور سم به دې وکړه توبه قبليږي خدای به خلاصي به خدای چا شفاعت کوي نه نو چې خدای ګیر له مسلمان وي چې کنده غیر شي چې کنده نو څوک به آزاد مسلمانانو به خلاصي اولیاء انبیاء استانو والا به خلاصي او چې خدای ګیر له چې کنده او استانو والا ګیر له دا خدای استانو والا حق دی حضور سم به دې وکړه حضور سم ګیر له به خدای شفاعت کوي بیا نو عوام دا خبره کوي خدای خبره قرآنی او د حدیث به دې خبره نه په ځای باندې خبره ده و نبی له سم بستا غریوان ته راځه راځي څو به خلاص کیږي بیا به لګا نو شتای دورم ګور د امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې خاتمه د سړي خرابېږي او کافر د دنیا نزي خدای دې موږ د خاتمه خرابېدو نه وساتي اکثر اسباب دغه لپاره شوی ظلم وي او د دې نه باندې ظلم چرته کېدل شي چې په حضور سامنے دروغ وایي په خدای دروغ دی ومن ازلم دی ومن ازلم ممن بس خوند بار قرآن کا کہ دمخ کے مدد پکا ہے خیر طالبانو په دې پوښي ترجمه صحیح کمای و دا غلطه کمای بهتر امت دا غلطه ترجمه تعبیر غلط او مرکب توصیفی ترجمه ده او خیر امت بهتر د امت دا د صحیح ترجمه ده نو مغیرت پکې راغی کنه بهتر د امت اوس قرآن نه تاسو کو چې بهتر د امت څوک دی او حدیث نه تاسو کو چې بهتر د امت څوک دی و دې کوي د دې خو خپل معلوم شي چې دا کارونه علما به کوي الفاظ خپل معلوم شي علما به دا کار کوي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بس نو دا چې کوم علما چې کوم د زمانه په لحاظ سره چې کوم د صحابه کرام د خیر القرون ثم الذين يرون دا د زمانه خبره ده باقي د نور چې کوم د بارے کې نوې له صاحب فرمایي عام طریقې سره خیرکم من
نو ټول برابر شو کنه په ټول امت کې هغه بهتر شو خیرکم خدای کې یې بهترین پتا سو کې چې کوم نه څوک دی من تعلم القرآن وعلمه من حفظ القرآن نه دی ګوره حفظ القرآن ځان من قرأ القرآن تعلم القرآن وعلمه ځان له قرآن علم زکو بلته هو خو تاسو نو لنوان کې څه ویلي مولیان خدا وایي چې هو اسم للنظم والمعنى جميعا اگر چې عبارت غلط دی کوم حمزه وصلی ورزيږي نو قرآن څخه لفظ عبارت لفظ معنی جميعا نو دا قرآن لفظ نه صحیح کې کوم دی دا معنی چې کې په علوم عالیه چې ضروري دي کنه دي کوم دی خیر له شنو دا بهتر شو کنه ټول امت بهتر شو دا ټول راغلي چې پیغمبر امتی او کې پیر مرید یو کې عالم او جاری او کې صحابي او غیر صحابي یو کې نه ټول ځکه چې راغه سره جوړل دي کنه او چې کله جوړ او کې به ځان د بارا کو چې کنه ځکه صحابه کرام یا صرف انصار یا صرف مجاهد دغه مهاجرین دي کنه بل شیخ نشته کنه دی وایي چې کوم راتلون کې جمعه سره نصرت او د دین کې صحیح جات جمعه راشي کچارانو کا سو درو با ستا انصارو ګراله او چې بل ځای ته دې سره اوسه ته مهاجرو ګراله چې کوم قیامت راشي زمنګ بخلې ته لکه صحابه بوینه ته لکه او زمونږ خلا به پیدا رانشي چې کله جوړ ګټوله برابر ځان به سکه چې کم ده اوس څنګه خپل غشان نه بارا کوي قیامت ورځ براشي پیغمبر صاحب جنت دوه کسان لري کسان چا سبا یوم نه او زمونږ د شي چې راشي کنه شړا ورپسې پسې خلک وایي کوم پیغمبر را روان دی تاسو دې کوي پیغمبر دا کوم پیغمبر روانه طالبان یو طرف خو دی چې پیغمبر د بارے مغیب نشته سوچ پیغمبر نبی ولی د مغیب ثابت کافر دی وای کنه وای په دې خبره کې ځان د بارے مغیب ثابت کې ثابت نه ده چې قیامت پر ورځ پیغمبران دي چې زمون شی بر روان دي او شخړه ورپسې د کوم پیغمبر را روان دی دا د غیب علم بیانې کوي بیانې قیامت پر ورځ بس کتاب په پته نشته چې چا بیان کړي خو خدای ور ورکړي علم کانه یکونو ټیک ده خدای ته چې بیان شته چې براونه چې نه بعد چې موږ به بسترو دوی سره به سره بچنه تاسو چې کوم دی منګه سفر مې سره به سره به ورځي خو چارته خوځي او باندې باندې سوچ چې کوم دی قران باندې حدیث باندې وی ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه دا ګناونه پیټه به جن پورا پشای او من اوزار الذين يضلونهم بغیر علم سمره کسان چې بغیر د علم نه گمراه کیدغه برابر پیټه به پشای سره پیټو به خو کم دی چې کوم دی بس اور لهم النار جمعتنا بتوارا اچول کی خیر اسا کلمہ ولقیا فیها فوج یو جماعت او توروا چولش خدای کې مرکز جماعتونو رواني کلمہ دخلت امه لعنت اختها اعراب کرا روان دی چې کوم خدای کې چې اجتماع جوړ شنو سیف په اخره کې راځي کنه نبی صاحب په اخره کې راځي تقریر وکړي مشر صاحب پوښتنه چې بنیاد چای خوده شیطان برشه د اور منبر باندې وکړي تقریر وکړي خدای کې طالبانو زموږ قانون دی چې جلسه جوړوي کنه طالب خبره باندې چې جلسه جوړوي نو د جلسه کې یو صدر وي دا چې مشر سره چې مهمان خصوصي یې د بر کرسي وي کنه نو قرین به نه کینی کنه دا قانون دی کنه شکل صاحب را شکینی بیا چې اختتامی دعا یا تبرکان سوي کنه نو دې طالبانو که تاسو غټ نغټ خنزیر وندي غټ مولای چې بیان کینو په منبر نه کینی خواته ولاړ ځکه چې دا مشر صاحب زید مشر صاحب په اخیری اجتماع کې راځي اخیری پروګرام کې راځي نو ویل سمبر مې ټول چې راغون د اور منبر بویا د اور منبر به شیطان برشه تقریر وکړي خو دې کې اخیری اجتماع ته سب وایي اخیری بس هغه خو کسر روانه دومره په وهلو دومره کړه چې بوسس خېبه ته جوړ کړی روان دي چې په سوده حجر کې کسر روان درو هل باندې اتم جل لیکلي دومره به کړی به تقریر نه به استره چې کم دن نه د خدای غنټه تقریر کې سرو غنټه کم نو مختصر تقریر سب وایي چې کم په سوره ابراهيم کې دا کسر راغله سوره ابراهيم د لسمه سپارا ست تقریر به وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلفتكم نو وما كان لي عليكم من سلطان زما د پر دلیل نو پتا سبن الا ان دعوتکم تش دعوت میں نہ در کڑاو بے دلیل دعوتی بھی دلیل دعوت چلے کنم بے دلیل دعوت شیطانی دعوت فاستجبتم لی تاسو برا خوش ورا پس نقد اراده او نقد چکم دے بس نامے میں لکھ دے تاسو باپ سرا خوش بیا ما ملامت کوي ولومو ځان ملامت کوي چکم دے تاسو پر ادرسی کوم کہنے تاسو زما سجے نے مزه چکم تقسیم کوي چکم دے به تقسیم شي ګره جدا خواجه کې اجتماع ختم شي تقریر به خوري کنه ځان ځګون دی به چکم دے به حلقه ولګي کم ده خودی به کومه حلقه ته زی لاندې تشکیل خو لاندې حلقه ده ولې ان المنافقین منافق څه دی ولې چې په سجدو باندې تندې تور کړي او یقیني جوړ نه منافق شرعي دې دا غلي کنه دي چې موږ مؤمنان نه یو مسلمانان یو ځکه چې اسلام کې صبري خري هغه تندې په دې هغه تکتور کړي په سجدو باندې او مؤمنان نه یو ځکه چې مؤمن یقین ده یقین جوړ نه ده پرېون شریف کې لا تر اوسه پورې 313 مؤمنان برابر شوی نه یقین والا نو شي کافر پتاو بازار لیکي دی وایي چې سره چې مؤمن نه يم چې په دې ټکی دی کافر دی وای ني بخبل باندې چې موږ مؤمنانو پتاو بده حواله کښتا
خدای کې پتاو بازار لیکلي په دې چې باندې اختلاف ده سوې کافر دي سوې کافر نه دي وي صحیح خبره ده کافر دي څنګه دا کتاب دې کتاب کومه ده کده خدا هوایي ټیشن راکایي چې کله دا تقریر کوي ما په خپل خبرې کړې دي لس کال هم کې لګولې دي مو ټول کتابونه خو نشته چې کوم ده خدا ټول خبره ما کمپیوټر کړې دي چې کوم ده خو دې کې لس کال سره چې کوم ده تیر کې مالک والی کو سره زین دې خېوي کنه دا ټول خبره مو ذکر تاسو ته وکړه چې کوم ده دا غزو دا میدان بس الیاس دې مشر ده تبلیغان هغه دغه دي چې کوم ده مقلدین دي متبعین دي یوم ندعو كل اناس امامي یو مدد کله وناس د امام د خلک ورپسې پسې کنه دی د خبره کې فخر جن په دې کې توحید انبیاء ده کنه یو نبی سبا یو قسم نه او د علماء توحید هم کوي ګور علماء چې نشر کړه تیر کې بنزش کړه تیر کې به تخریج یو قسم وسنه تیاریږي او زموږ شدره ورځ خروزي ټول جمعه ته تیاری شو سره مثال څور کوي ډبا د چې خپل ډبا روانه چې پسټاپونو ولريږي چې څوک وسنه کوي او زموږ د خاصه وتناسب بیا ټول پسارم چې کنه به سره پرتی علماء توحید چې کوم ده کوي دا اولیاء توحید کوي چې کوم ده اولیاء ته مشرکان کافران ورته وي ته زموږ صدور نه شي چې دومره خبرې به زیاتې مونږ دغه تاسو لپاره کافي ده کته ګوره طالبانو خدای پاک زموږ اخره صفه کې بل یو کې سر موږ دی ویني غنټه په دې باندې کړه ویني غنټه سم چاته خو یو کې سر نیمګړې پات شي ویني کې څه غنټه کې سر ده کوم تم خیر او مت باندې سم اپریشن کړه فاروق صاحب صدقه جنې کې سر ملاوي ځان لګولې سره د دلایل او سم الف لام بمباري پکړه اوس ترجمه د په ټیم زموږ سنې چې مزلو کو خبري کته ګوره طالبانو جزاک الله وایي کنه او بل لا چې دې ګراغه چې وته مينون بالله نبی خو ایمان نشته کنه لکه ایمان یې کېنده یې کنه جوړنه دی کوم نه دا خو ما خبره وکړه کنه المؤمنون والمؤمنات هم بده کې چې سرودشتا شب غیمه کې بغشته بګه بده کې دا چې کوم ریوړې تبلیغ یې سم بریاد کلمه کې نشته پادشاه آیت مستقبل موږ د آیت مستقیو دغه المؤمنون والمؤمنات بعض اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر موږ د دې مستقیو کنه طالبانو د څه کومه وخت به چې هغه خپل بچی ته کوم د سملار نه خي خپل بچی ته سملار نه خي او بد نه منه کې بچا کنځلې مګه وخه تاسو شه نه نه منکر ده بچا پاسه موږ کا بچا چې مشران ادب کوا هر خزا دا خبره کوي کنه کوي اچھا ډیران کې له دی وجه نه بل ماضی کې بچا دا کار نه کوا دا امر بالمعروف د خځې ده کنه ده کوم نه ها خورون د ودی کور کې بناستای زران کا قرآن حدیث وقرنا فی بیوتکن کور کې کینای بیرو سبب سوی واذکرنا ما یتلا هو فی بیوتکن ما یتلا قرآن حدیث وه جری وه غیبی د کور کې کنه خبره کوي ټیک شو ها بخاری مسلم صبر مای مشکات سه صبر مای کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته اخره کې به سوجه فالمرأة راعیه علی بیت بالها خذ خپل کور د خاوند کور ذمہ وار ده او ولده دا غیر ولد ذمہ وار ده وهي مسئوله عنها د دینه بل دې بارکه تاسو کوئی بخاری وای مسلم وای ابو داود وای سیستا وای مشکات وای حواله تاسو مخه ته پرتی دي قرآن وای کور کې کنه حدیث وای کور کې بکین خپل بچو به تاسو کی یو دا غیر کور به تاسو کېږي او خرڅوي نه زمانہ به کوم دی یو انسان د بل انسان چې د صفایده نشي کولای یوم یفر المرء من اخیه کنه و زما په قبر کې نه سملی خدای روزي رسان خدای په حواله کا والله ورزق ورکو زه الله تعالی کی وته مجه قرآن صبر مای ول والداتو اور پسې سې جو علی المولود له رزق الله خر او د اخرت کنه بچی خدای ته حواله کې دوه میاشتو چې کنه تندې ماشومه لور او ورکوټه ماشوم د دوه میاشتو هغه چاته پر خدای ته حواله کی او هغه څنګه خرج څنګه لاړ شي چې کنه الله په لار کې وځي نو قرآن او حدیث ته دا وایي چې ته چې بچي خدای ته حواله کنه خدای پاک نه چاله خدای نه ور کوي کنه کته ور کوي ولا چاله خلک نه ور ور کوي کنه خدای روزي رسان دی خدای په خالق د روزي دی او کسب پچای خو درې ستا په دې سینه کې خدای پیدا کړی دا خدای روزي رساني شو ته حکم کړی چې ته بوله سکے روان د په دې ځای نه چې کوم دی خدای کوي خو الله روزي رسان دی تاسو ته په څه چنچنه بچي خدای روزي ور کوي کنه خدای چې د اسمان نه وتره ور کنه څه وسیله ولا مقرر کړی دا کداغه چرچنا او دغه چرچن چې کوم دی و چې مونږ بچي خدای ته حواله کړو مونږ خدای په لار جوړو دا بچي به خدای چې میګانو ته حواله کی کنه میګانو به سم اجتماع وکړي د خیر سره اجتماع کوي ورته کنه نو سم اتفاق برابر ده کېربوړي به دفتر کې ماران به کارغان به دفتر وته وکړي د خیر سره دا قانون دی چې د بچي خدای ته حواله کړم دی او دلیل به چې ما من دابت فی الارض الا علی الله افتؤمنون بعد الكتاب د بچونه فقط فرض ده بخاری مسلم د بچونه فقط فرض ده
تاسو جن باب النفقه کنس کې هدايه کې مله باب النفقه جن بچونه فقط سره حج د جديد خدای لار د جن خلاول بل چان نفقه غم لاول کې فقہ کې تاسو ویلي د بچونه فقہ ځکه چې دا بنده حق دا وړاندې کې بیا د ټول الله خرچه ورسې بیا بځي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب دغه نبی له سم فرمایي د دې نه باندې جن ګناه نشته ده دغه ګناه د سید پر کافي ده چې د بچو خرچه ده ضایع کی چې ډېر اړبل خاطر بچو خرچه ضایع لګم الله ته خرج کم ده خدای په لار کې تروانه چې تاسو سټورونه پرې را دال پیسې پرې را الله په لار کې تروانه الله چې خرچه کوي توکل وکړ چې 100 روپۍ را سودا خو نه کې 100 میاشتې توکل وکړ دی توکل وکړ مې چې خرچه کم شامل څه ته وایا چې خرچه کم شامل څه خرچه کم شته نو به دوه رکعات وګه بیګاله په خدای خیر کې شپې دا خراش بالغ دلانه ورته کیږي ورته دا قصه چې شروع کړه شیطان چې کم ده بل ټیم کې بیګب د خیر سره لګو دا بنیاد چې بالغ دلانه خو دې چا کار دی شیطان فضائل اعمال کې به دا تدر وخیمه فضائل اعمال کې چې کم ده څه کې اوس فضائل اعمال کې دا قصه شته چې کم ده بیان شیخه دا فضائل اعمال کې لیکلي حواله د احیاء العلوم ده هغه لیکلي یو موحد صاحب وای موحد صاحب د پیسو موحد صاحب او بني اسرائیل کې چې د ونه بعد بخلکو کاو نو موحد پاسه د خلک په شرک مبتلا راشه توحید وتا نو تبر راو صدا ونه ختمه نو شیطان علماء خلای خمردار کنم لکه هغه نجدي کافر نه لري په شکل کې دا اکثر نجدي کافر په کې عبد الوهاب نجدي په شکل کې راځي سپینګره محمد جګم لکه د زمانه کې سنجان صاحب کنم نو دا څه ولا راغی چې شیخ علامه شیخ الحدیث صاحب راغی مخله صاحب شیخ صاحب شرط ځای وای وای ته کې خلک کافران دي چې کوم دی الله خیر تعویذ را په مخه کړی یا الله خیر چې کوم دی نو شرط ځای وای وای دلته خلک شرک یې څنګه بریدان را پیدا شوی دی وای نو دلته کې ونه بعد کې راونه کټ کوم تبرې په وګه باندې راغست هغه مړه بلاور پسې کې دنیا د خپل کار وکړي وینا نه پرېدا مې درته ویلا توحید چې کنه زبر جون ته خلک به توحید خلاف ورزي کوي اخر دا چې خبره ترخیش نه په پرزو ور الله نو شیطان یې سملاو دې وخت خدای رضا باندې پاسه دا موحد صاحب ګنو شیطان یې سملاو چې کوم نه خو قرآن وي اوس ترې څنګه وي ترې خو یو خبره خو ورکړم دا موحدین خو پیسو باندې بیا ډېر خرڅيږي نو د عبدالسلام چې پنځپیر مولا د زوینه ولې را جدا شو تاسو خبر دا غوډه کوچ یو کنه څه د بر را جدا شو اوس دغه خپل شاګردان په پیسو باندې ورانی ځکه چې هغه سړي معلومیږي کنه وای دا د کور ما درازم زدا سړي له خپل لاس ولې ورنم وای نو ځان له دغه جوړ کړي شاګردان سبب پیسو وران چې ځان له شی جوړ کړي هغه څنګه سړي سره د کانټیکټ برابر کیږي د بیا چې راځي کنیکشن ولا ورکوي ولا پیسې ورکوي ولا چې کوم ده نو کیسه د دې ځنه چې شروع نو دغه وته یو خبره ده کوم کړي خو غشنو ډیره بخې وای دا څه وکړي چې واپس راشه دا کار مکه او ته به تنخواه مقرر کم 3 اشرافي بروزانه د بالغ دلانه د پرتی سات چې پاسه 3 اشرافي ور بالغ دلانه پرتی جن مزي په کې چې کم ده نو د تبرګي په تخر کې پټونی ور روان شو موحد صاحب چې کوم ده چې دغه لپاره زورونه کول پیسې مله شو توحید سکے سار را پاسه د جګن بالغ دلانه ماشاءالله اشرافي پرتی دي میکاله خیره سوش بالغ دلانه ګوره خود شپه سباله بیا چې د خیره سره د اشرافي مله شو اشرافي هو زمانه کې ډېر شو کنه نو بیا خامخه به چې کنه په پوسټرو کې دام لیکي چې نقل او حمل او نفل او دا شینه ملوي لنګر ملوي کجور ملوي به چې کنه کمیشن ملوي لکه چې شهر روان شو کنه نو شروع وشو چې کوم په درې مشفه چې روزه برابر ده نو بالغ دلان د څه شانو بیا لکه چې هغه د پدې ورځو کې ذکر وبا سمجه کوم درې ورځې سره سم برابر دي درسه نو دې چې په غوسه شو تنخواه بند شو تبرګي بیا را واسطه چې کوم ده چې بیا به ونه د هغه واسطه د خیره سره پښپغو باندې خبره کو روان شه چې کوم ده نو لاره کې ته چې دغه شی چې په بل جامه کراغه سب چرته تشریف فرما چرته ویل د خلک مشرکان دی مونږه بعد کې دا ونه ختمو ما چې کوم ده د سينو چې مالک دلانه شی باندې شوی دی چرخ ولا ډېر خبر دي کنه قرآن او سنت الله رضی رسان دی الله رضی رسان دی خرج له تا ته پیسې کم نه راځي کله څنګه شوړې کم نه راځي چې خلک الله رضی رسان حکومت روټي نشي ورکولای دې څنګه نشي ورکولای بادشاہ نشي ورکولای پیر نشي ورکولای فقیر نشي ورکولای پیغمبر نشي ورکولای الله رضی رسان دی دلیل دوما من دابتینو یا فتو مې بعد کتاب مبیر کافر نه مار دیږي غاپې جنہ کې سړی خوري شوی دی جګم نو دا ولا راغی مړه بلا اور پسې کې خپل کار وکړي چې نه نه وي دا بلا ژوند مو یې سب دا کارونه وکړي چې کوم خبره زیاته داخل سب څه پیدا شو ور ولا چې په کوشته باندې نو مو یې سره راسم لاو مو یې سره راسم لاو چې کوم نه ورته څنګه دلې دې شم کنه شم دا وي نو اوس څنګه نه ویلاب شي کنه چې پته دی ولګي طالبانو چې کوم تاسو نو تاسو کوم درې ورځې ګرام مو یې سره خار شو چې دا وسره سم نو درې ورځې خدای خارشه خو نه ده کنه بلکې خبر ور بشه چې تیار مو ته درځي نو وړي جوړې دی خو کنه دا ولې رسم لا پتره وځي کې ایمان لاړ کنه نو خدای امداد دې کټ شو کنه
بس چې خدای د دین امداد کوي نو خدای ستاسو امداد کوي. ان تنصر الله او پیسې دی واغسته جن دی خدای دې پرې خو دا پیسې دی دا خلک عمره کوي بیا د خدای امداد دې کړ شنو راشم الله فضائل اعمال حواله ده عمر کړه کته ګوره ته دا شوه ده دغه مشر امیر صاحب چلو د خدای چې بالغ درانه او دغه جن طالبانو دا خدای قانون نه نبوي قانون نه په جنگ احد کې صحابه کرام په جنگ عذاب کې خېټو پورې څه درلیو کاني حضور سمار څه درلیو حوالو کې بیا مخه ته ګوره څه تاو کې نو کدا د بالغ کې څه صحیح حضور سم چې دوه رکعات وکړي الله نو واړي بس بالغ دلانه په ملاو شه د خیره سم مزه وي د خیره یو صحابي دا کارم نو د کړه باقي موجود حضور سمغه مسله اخرى ده کدا ګوره طالبانو چټونه مراله کې ټیم دومره نشتا دا اگر ان کے کفر اتنے صریح ہے اور یہ اسلام کے کو اتنا شدید نقصان دے رہے ہیں تو ان کا قتل کیسا ہے؟ مفتی صاحب کیا فرماتے علماء کرام مفتیان اعظام کفر دے جگن ما دغه صریح دے جن چې تاسو سبق ولیکن تب سم عین الیقین تا حاصل شي حق الیقین مدافع شي دې په کفر کې شک نشي څوک به شک کار خرابي او چې وخت ولګي قران پوره شي قران به وې زبانه حدیث به وې زبانه قران او حدیث باندې پاتې نشته ګان زه په تا په قانون باندې پوي کوم دا یو مسله تاسو نه تاسو کو چې په مدینه منوره کې چې مخکې سب کې ولاړو غټو غټو ګیرو ولا پټکو ولا کافرانو کې مسلمانانو منافقان قران حدیث ته کافر ویلي کنه موضوع د سنت جهاد نار څخه کړیو کنه دا هو واجب القتل نو ولې نبی اسلام دین قتل کول حکمت وکنه نو دې کې حکمت ده کدا مونږ چې پکو بیا خلک سوي مخالفین وسایي مسلمان خپل مزګه چې نو ولې د خپل ملګری وایي خو چې کله ټیم راغی به څنګه چلو کو چې تاو کې چې نه حوالو کې ګوري نبی رسول شمارلی او خروج یا فلان فینک منافق او خروج یا فلان فینک منافق منبر پس ورو پس خرج کنه پس کافر هو منافق هغه وندا تم پکې راغلې هغه ته ویسته چې کنده وخت راغی کنه نو زمون وخت اخره اوس نه راغله اوس به څنګه چل کوو چې خپل کار وکړو همت بجاری ساتو او jihad باللسان وکړو دا jihad باللسان دی کنه نه به سم jihad په دغه باندې کوي چې کنده مال باندې کوي لسان باندې کوي قلب باندې کوي چې دا څه ده خلا باندې کوي د خپل jihad دی کوم او د سیف وخت روان دی اوس حالات برابر نه دي مکه مکرمه کې حضور سم مجاهد او jihad اړه وځو ځکه چې موقع نه و مدینه دلال لاول د jihad حکم نه ځکه چې موقع نه و چې کله واخراغه به وته چې کنده قومندوار لګوري نه کړورم نور روان دی وخت نه واجب القتل دې کوم دې ما دا ګورم اوس ټیم داسې نه دی اوس کچري یو ډېر دی مردار کې بیا به څنګه شي جیل کې وبرو ته بیا به خدمت پاتې وي کنه زموږ پیر صاحب قائدانو به سره هغه څه سوې دي مردار لږ کم نه بیا قصه شروع شو منګه جیلونو ته بدلو چې کم نه کانه برابر باندې ورېدل چې کم نه قائدانه به مزه کوي خوراکونه به کول حکومت د کافر عمل کوي ګوره هغه کافر مرګه قلاره پر کنډیشن کې ناسه مزه کوي چې وکیل راځي موږ بچو دومره کسان راول ته کې بیا برالو جیلونو ته بدلو چې کم نه نو اوس دې په وجه کې حکمت شته نشته وخت روان دی کله امام مهدی علیه السلام راشي دا څنګه چلی بیا دغه په سری می سره ټول بچا پښ یو کس هم نه پاتې کیږي خل شو بده دا حکم دی وسه حکمت بالکل کوم دی چې دا چا مردار کو بده باندې بالکل غازی دی چې کوم د جنت فردوس له خدای پاک ورکي خو موقع ته وګوري چې کوم دی موقع ته وګوري وخت ته وګوري چې کوم دی موږ خپل جمعه کې لپاره کوتکونه ساتلیو خو کوتک به باندې کنه تقسیم به کوتکونه کې مشته نو خلک غیسي وایي موږ له کوتکونه ساتلیو په کوتک کې موږ فیپ ور کړو دا پلاستیکي د وبو فیپ نه دا باندې کوتک ته اچولو او په دې کې سپلو د مې خو نه دي دا مونږ د سره به وردا کړو نو چې څه وته وکړه د جمعه کې چې کنده پر منډه وګا هغه سم وځ نه کنه ځنه چې ساده کوتکونه ساتل زم د سره نه خو کوتکونه ساتلو نو روانډانو موږ مشورګو دا کوتکونه والي وای چې کم کسان راغلي زمون کوتکونه کړی بس تختری دې کدا وسم کوتکونه والي دې کم ده نو موږ سم ساتلو چې کنه بيخي به کم ده نو پر ونډه شریف کې دې پر دغه کې چې رجستر کې زمون د جماعت سره کار خطا کړو خو دې کې خریدي سره ټول دنیا نقشه موجوده ده د هر علاقې د هر مرکز سره ټول دنیا د جماعتونو د خلکو د امامانو ټول داستان موجود دي خو چې کم جماعت د ورغلم یو جماعت مې سبا کړل او جماعت مې سره کار خطا کړی لکه سره باندې باندې ورځي په دې کې هیڅ څوک د بیان ورلېږي او تر په ځانې بیا چې کم ځای کې د ځوان په جماعت کې وي هغه جماعت هغه نوم مو سید هغه هر څه ټول سو سې جماعت مې ستاو کړی چې تاسو په تشکیل کوي په نقشه باندې خود دې سره باندې نه ورځان ساتي ګوره مړه روزګار کله ګوره طالبانو خدای باندې زموږ ایمان سلامت مزل بګار دي ولو امن اهل الكتاب کشریقین کړه والی کتاب لکان خیر لهم دا بده بار ډیر بهتر ومنهم المؤمنون بعض بده کې مؤمنان دي واکثر هم الفاسقون اکثر دي نه فاسقان دي
واکثرهم دام ګور مضاف مضاف الیه دی کنه باز دی کنه دی ټکو ته سوچ کوي ترجمه خو کوي خو په خو کې مدل کوي چې کنه بس خیال دی خبرو نه کوي دا د غرول څه په شیخ صاحب غری کنه به کوي او کته به څه پورې څه خو چاله سره کو بشپېلی کې پورې وستلې کنه کده څه نه د څه دغه بده څه غره چې سمه چې کم دې چرمن درو باسي کده ګوره طالبان الله یذرکم دې هرګز تاسو زره نشي رسول الا اذا مګه دخله خبره دا وخت دا څه دی چې موقع دا څنګه دا غوړې خاص کله وغره به څنګه چلو سکو چې دا صد تر بالا حقلو او څه چې په تشکیل ولې کړل ځکه چې تشکیل ټیم ګوره عمر فاروق پر دې تشکیل شام ته عمر فاروق بیا خالد بن ولید ور ولې کوم کال ټیم دې چا پګل او قیامت ورځ به چې کوم دې را خوشي کوته ور پسې بس وجات کل نفس ما صدق کوته کول وسې به سرو روان کې سم پیټي په باري د خیره وسالهم يوم القيامه حملا بد بارونه په شیخ ټول تباکی لا يضركم الا اذى ويقاتلوكم كجدي تاسو جنگ جنگ کې ولوکم الادبار شاګانې برګ جنگ ول خو بیان دي کنه دی خو jihad به سرو ولا ته jihad وي ثم لا ينصرون بیا به دې سنصرت نشي کوله ضربت عليهم الذلت مسرک شی وری باندې ذلت اينما تو کې بو شرط چې دی غیر کړی شي الا بحبل من الله مگر الله جل جو پدین باندې وحبل من الناس او پر سید د خلق باندې خلق نه کم خلق صحابه یاد صحابه پدین باندې بیا بچ ابا او دی اختشی بغضب بعض من الله جل جلاله طرفنا وضربت عليهم المسكنه مسرک شی مقرر شی بده بده فقيري ذالک بیانم دا سزا دې پر غضب کړ کېدل او په دغه مسکنه فقر باندې چې د اهلی کتابو غریبتای دا ولا سی برګ تر شوی دا کوم ذالک بیانم کانو دا په دې سب څه دی یکفرون بیاات الله دی با انکار کو د آیاتونو الله جل جلاله او یقتلون الانبیاء دی باندې علی مسلم شهیدان کول بغیر حق نه خو سن علی مسلم نشته په دنیا مخدمه کوي دغه ورسان دي ورسان شهیدان کوي کنه اولیاء علما شهیدان کوي چې کوم خدای پاک دې لاس نه بارے چې کوم ذالک بما سوکانو یادون دا په سو سینا فرمانی کول او کانو دی یادون چې تجاوز به کولو لیسو سوادی ټول برابر نه من اهل کتاب باج د اهل کتاب نو امت وړه دا قائمتون شولاړه یتلون تلاوت کوي آیات الله آیاتنا الله جل جلاله انا الليل پیسو د شپو کې وهم یسجدون دې سګه سجده کې ذکر د جز مراد کل جکند منځونه کوي یؤمنون بالله یقین کې الله جل جلاله باندې والیوم الاخر ورځ اخره باندې ويامرون بالمعروف دی امر بالمعروف کوي نو قرآن سره چې امر بالمعروف تر شو متونو کاو کنه کاو او خر سوي وي تر شو متونو کاو نه کاو شرکات څه لیکل شرکات حواله بازار دا امت څخه بهتر ده چې د حضور اسلام سره نسبت ده شیخ صاحب وله دا امت ولې بهتر ده چې د چا سره حضور سره نسبت په وجه باندې جنې پدې کې کمال دغه شرکات حواله بازار تاسو ته شرکات راوړم د خیر شرکات ځان حواله جنې دغه 50-60 روپے باندې کی حواله بازار درکم تیار ہے بس راو باسه دي وینهون عن المنکر دی من کده نارواونه ويسارعون فی الخيرات دی وړاندې والے کدي وړاندې والے کده یو بل په خیر کارونو کې اولایک من الصالحین دا کسان د صالحین نبوي وما يفعلوا من خير حاصل دی کې خیر نه فلا یکفروه دا غیبنا قدر نه شکر نشي کولای بلکې مقبول وي وکانه الله شاکرا غن علیم والله جل جلاله علیم فویل بالمتقین فمتقین باندې ان الذين بشکا کسان کفروا چې غي انکار کړي د حضور سم د طالباتنا لم تغنيانهم اموالهم هرگز با نشي لري کولای د دینه معلومه دی ولا اولاد من اولاد من الله يعني من عذاب الله شيئا الذين ومال اولاد الله جل جلاله عذاب نشي درګي فاتح چې کنه مؤمن نه به لري کولای شي مؤمن نه به لري کوي چې کوم ده حفیظ سے په 100 کسان لس کسان هغه د لپاره پټه به کړی وي دا نګر کوټه ماشوم د مور خپل کوټه ماشوم ابي مودي چې پیدا شوی کنه هغه به هم مور خپل دواړه دارې چې جنن تاسو دارې حفیظ او دارې خالص عالم او د سجن شهید به سروا حضرت کافرانو خبره هم فيها واولئک هم کسان اصحاب النار صاحبان د ور دي هم فيها خالدون دی په دې کې همیشه د پاره خدای باندې موږ وساتي مثلا ما ينفقون حال صفات دا چې دي خرج کوي په هذه الحیات الدنیا په دې دنیوي ژوند کې کما تللی دي ان پشان د بعد فيها سرون په دې کې تیز باد وي سر چې د تیز باد ته ویل کې ګرم اصحاب چې ورسي هر ثقامنا هغه فصل یو قوم د ظلم او چې ظلم کړي په کفر او شرک سره انفس بخبل ځانونه باندې فاهلک دغه هلاکي سملو چې د کافرانو عمل ټول جګم دي ختم او ثواب ورته نه ملي ځکه د اعمال صالحه او د مقبولیت لپاره ایمان شرط من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ایمان شرط اضافه شرط او فاتر مشروط هر وندانو ایمان نشي کې نه ستنه ټول اعمال برباد دي کنه
وما ظلمهم الله والله جل جلاله دی باندې ظلم نه کړ ولکن انفسهم یظلمون لیکن دی بخل ځانونو باندې ظلم کوي یا ایه الذین آمنوا المؤمنون لا تتخذوا تاسو من شیطان تم دوستی پټا من دونکم ما سوا تاسو بیتادن پټا دوستی یو څه پټا دوستی کوي کنه دا دوام مسلمان ته نه کوي مجاهدین ته خیره کافر ته نه کوي او پټا دوستی د سره کنه لا یعلنکم دی تقصیر کو تای نه کوي تاسو بارګه خبالا د تاوان رسول تاسو ته چې څومره تاوان رسیدلې شي دی د طرف اوس امریکا مسلمان د تاوان رسې کني رسې څه تقصیر کو تای کوي ځان څه څومره کسان ملګری کوي او ریوانډیان دغه سم ملګری خیره وته نه کوي مسلمانان ته چې دعا نه کوي چې دال وسره روان دي ورته ځکه زمونږ د امریکایانو مبارک ته پوس کی ودو دې چې کوم دې ارزو کوي مانت مهاجه تاسو په مشقت کې تاسو تکلیف مشقت دی خو افغانستان کې د حکومت د طالبانو څومره د سختۍ سره مخامخ پابندي چاله غوړي و به امریکای لګولې څومره چې طالبان سختۍ کې مبتلا مجاهدین څومره په سختۍ کې خوشالي کې دي کنه او بیا اخر کې د باندې سره جوړل او چې نه جوړ کوم د خبر ورسېده او دې چې کوم د پر دا کې امریکا کې وته چې کوم دغه جوړ کړی مرکزونه جوړ کړی ویزه او آزاد دي کې بس فری پاند کې ورځي ولا مرکزونه ولا ور کړی او مسلمانانو په خپل وطن کې نه پرېږدي نو تاسو چې کنه پوښي او فيه ما فيه فتدبر قد وارد البعض بدر سزار شی بغض من افواههم ندی دخلونا مسلمانان د دهشت ګروي وما تخفي صدورهم هغه کنا بغض چې پر ساده سینې دی اکبر زیاده لوی دی قد بینا لكم الآیات پتہ سم بیان کړی تاسو احکامات ان کنتم تعقلون کچره تاسو د عقل نه کار اخلي ها انتم خبردار انتم تاسو ولایم دا کسانه وي تحبونهم تاسو دې سره محبت کوي ولا يحبونكم تاسو ولا يحبونكم دې تاسو سره محبت نه کوي وتؤمنون بالکتاب کله دې تاسو یقین کوي په کتاب ټول باندې هغه نه کوي نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه ولا سبارك درشه واذا لقوكم كلچ ملاو شتا سر قالوا آمنا دي وایشي من هم یقین کړي ندرو واذا خلو کلچ دي لارشي تاسو نام عدو عليكم الله انا مل دي چی پتا سو باندې لګوتو سرونه عدو حد چی چر دی لګي چی جیم دې پتا سو باندې غصه د وجنا انا مل دګوتو سرونه من الغيظ د سشنا او سینه چې سو ګوري دې سره کوم دي او زمونږ د خیر سره نمبر پر روان دي هم په دنیا کې هم په آخرت کې خیر سره وتلک الايام دا خو ابتلا ده کوم دی ابتلا په مؤمن د خامخه کوي کنه ولا نبلونکم یا ورته ویلې کنه خدای په دې موږ جنتیان کې ولې زما هي موت او بغیظکم تاسو مرشه په خپل هو سکے ان الله وشک الله جل جلاله علیم فیض بذات الصدور په خبرو چې بس نه کېدین څنګه په خبرو پوهه ان تمسسکم حسن کچره مسکه تاسو حسنه راحت راشي غنیمت راشي فترش تسؤهم ندی خپکای چې کوم دا حسنه دی خپکای و ان دوسرکم سیئاتنا کچره ورسیږي تاسو تکلیف غنیمت لار شي لاس شکست راشي نه یفرغو دی خوشالي بیا په دې باندې وین تصبرو کچره تاسو صبر وکړو وتتقوا تاسو ځان او ساتم تقوا مول ځان او ساده شي نه به اقدام کولنه موقع ولا ګورې کنه به ځا بچم نه ورځي په نه ګورې خچې بس واجب القتل ورځه په نه موقع ته وګورې به اقدام کولنه ځان او ساتم هي دا پر خپل ټیم روان دي کوم لا يدركم دي درنه شر سوي تاسو کيدو مساجشونه تدبیرونه راغی شان څه ان الله بشک الله جل جلاله بما باس من يعملون دي عمل کوي محيط احاطه کون کوي وای بیا غا غاده د چته وته من اهلک استاد اهنا ساره ټیم تبوي المؤمنین چتا تیارول جوړول مؤمنانو لپاره څه مقاعد القتال زيونا دا جنگ د پر مورچه هغه تاسو په دې مورچه باندې کې تاسو په دې باندې کې جنگ یوهد او پدریم کال باندې شوی اسباب ورته برابر له والله سميع عليم الله جل جلاله خاوردون کې خپي نو تقریبا 1000 کسان روان شيو 313 کسان 300 کسان منافقان دا کنه به یقینا چې کنه ګیرو والا پټکو والا دې چې کوم نه واپس شو دلارنه 200 کسان تقریبا پاتې شاغه طرفنا ابو سفیان چې کوم د سمره کسان په مخ کړو 1000 کسان نبی له سم 50000 عبد الله بن جبیر رضی الله عنه سره کېنو چې تاسو دا ځای شو ته کېنه چې کوم نو خزر باندې کوم شکست را مخه شو که کامیابی سبس بل د پراته اوسه بس نه براته جنگ شروع شو د خدای په حکم باندې بس هغه یو تخته د کوم د ډېر چې کوم د شکست سره مخه شو دی په غنیمت شروع شو الله کسان چې کوم نو هغه چې لکه مقصد زموږ دا چې جنگ وګټل شو او راځي چې ورزو په کوم د اختلاف شروع شو 40 کسان راکته شو مقصد پوره شو چې کوم د تاکید نوې سره شی بند کا تاکید نوې سم کړو ما ته ګوره مقصد پوره شو راځي چې ور صرف لس کسان د دې سره چې کوم امید د جنگ سره پاتې شو نو چې کله دې په دغه نماز شروع شونه
خالد بن ولید رضی الله عنه په اسلام مشرف شوی شاته د غرض شادرنا چې وکړه چې مې خالد د څه براتاو شو مخامخ کسانو چې وکړه د سره د شونډې په منځ کې راګر هغه مقابله ډېر وکړه تر مرګ پورې هغه شهیدان شو هغه بس شکسره مخامخ شو دا وخت به ډېر مشکل سخت خلک مخامخ شو هغه لاړه صدیق لاړه جګم ډېر سخت شروع شو دا وخت نبی رسول مبارک راخونه مبارکم شهیدان شو د خود کړه په مخ کې لاړې نو شیطان چې کوم د بعض منافقان आवाज وکړ چې نبی رسول مفات شو نو صحابه کرام د ټول غمونه باندې غمم دا आवाज وبس بیا نبی رسول الله چې د پاسه د کانه ته چې کوم یو خدا اعلان وکړ دا الله بندگانو زه ژوندې مراشه چې کوم دي صحابه فرمایي دا سي صحابه چې د आवाज وره دا سره منډه کړی چې د اوخه چې کنه بچته ورکشوي کنه یا غانه بچو ورکشو ډېر متحور رامنډه دا سره اون شو جنگ بیا سٹارټ به کافرام اوزغلا ول لیکم سبحان الله ویګه چې کوم نه خویا کسان د دینه تقریبا شهیدان شي او جنو جنت ته ورسېد د خیر سره کته ګوره طالبانو اله وخت اما چې قصو کو توای پتان یو ډل جګم دې دا مومنان کې بعض کسان چې دا خبيسان دغه شو نو بعض کمزوري کسان هغه هم دا اراده وکړه نو چې موږ واپس نو منکم استاسنا ان تبشره چې دې به همتي وي هغه وخت خبيسان واپس شيو دعوت هم چلوله والله جل جلاله وليهما ولید دغه ډولو چې دا صحابه کرامو خو کمزوري بګي وجه من خدای بعد هغه امداد وکړو وعلى الله جل جلاله باندې فليتوکل المؤمنون توکل وکي مؤمنانو ولقد نصركم الله متغسم امداد کړو الله جل جلاله استاسو به بدرن په نه خدای په امداد کړو دا خلک شو پرشته چې امداد کړو غس شو کسو وانتم تاسو اذل تاسو لګوي اذل سمانه تاسو لګوي یعنی 313 کسان هغه 1000 کسان تاسو چې قلیل وای انتم قلیل نفر بلیاس بعض یاران ترجمه کوي کړه ولو کې تاسو ذلیل وای انتم اذل جمع ذلیل تاسو ذلیل وای کوم دي یو باندې ترجمه کې به ګورئ فتقوا الله جل جلاله نو ویل لعلکم تشکرون پای تاسو شکر وباسه اذا وقت تقولوا چې تاول بجنګ بدر کې للمؤمنین مؤمنان تعالی یکفیکم آیا نه کافی تاسو ته ایمدکم چمداد کې تاسو ربکم رب تاسو به 3000 بدر زرو فرشتو سره من الملائکه بدر زرا من الملائکه د فرشتو نه منذرین چې نازل ولې بشي لاول طالبانو زر فرشتي راغلي ها لاول زر راغلي ب1000 من الملائکه روان دي چې کنه په سورته انفال کې سم نمبر 9 دی آیت نمبر 9 انفال نحمه سبره انفال آیت نمبر 9 لاول زر راغلي به چې 2000 سنور 3000 شي بیا 2000 نور 5000 پورا हो गया 13000 فرشتي راغلي انفال آیت نمبر 9 سپاره بیا ویاتکم رب شتاستا انت بلا ولن کافی کی د یو پر استغام کافی ده انت صبرو کتا صبر کو وتتقوا تاسو به حضور سام د امرین رمضان وسات او مخالفت منک ویاتکم رب شتاستا من فورهم سمدستی پرې پسې هاذا دار یم دې کوم امداد کوي الله جل استاسو دې رب استاسو امداد کوي پس باندې به 5000 5000 سرا من الملائکه د فرشتونو مصومین چې نشاندار وي نشانه سوي پټکی بسر کړو نشانه سره پټکی بسر کړو ځکه نبی رسول فرمایي علیکم بالعمائم فانها سما والملائکه بدن پټکی لازم دی د فرشتو نه خدا وارخو خلف ظهورکم شامل شاته چوي هم وما جعل الله نے ګرځولې دا الله جل جلاله امداد الا بشرا لكم مگر دې تاسو د پر یو فرشتم کافي وا خدای دې د پر شلک ملګری د خره فرشتي راغلي موږ بچنه مضبوط شولې تطمئن قلوبکم به د پاده چې مطمئن شې زړه تاسو په دې باندې ملګری زیات سره مطمئن کی کنه چې ملګری کوم شی ور خطا کی ومن نصر نه امداد به د خلق سره الا من عند الله مگر الله جل جلاله نه د الله جل جلاله امداد شکر شي د بنده امداد بیا واځي کاله شي کولای دا بنده د خدای امداد کړ شو خدای خلق کړ شو اراده کړ شو بیا په خارج کې امداد موجودي کوم نه او چې بنده کې نه هغه چې د الله امداد سره مرګري د الله اراده او سره سره هغه چې کوم دغه سره سره چې امداد سره مارج وجود تر راځي چې کوم نه کله ګوره طالبانو لیقطع چخره پر کټ کې طرفن یوسا من الذين لا کسان کفروا چې انکار کړو او یک به ته هم یادی له شکست ورکی فین قلبو خائبین دی واپس ناکام او نامراد ډېر په مسئله باندې راغلو سورۃ انفال کوي کنه ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس ابو جهل کې سب انفال روانه دي ډېر په مسئله راغلو لیقطع طرفن مې طالبان ولي کوي 140 یو سلسله په ولي کوي اویا بندیان شیو او اویا جکم دے چپ شیو جکم دا 140 او یک بیتا هم فین قلبو خائبین منی ولی که 860 800 او شپیتا بدی ولی که ذکر چه 800 شپیتا پیرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے لکھنیم دیکھا یو سر صلیخ اویا بندیان شو اویا قدر شو یو سر صلیخ شو کنه یو برخه دغه نه کټ شو کنه باقي چې کوم ده نظر نه دا کټ کنه بیا اته سوا صبر پاتې کی شپه پاتې کی
لیس لک من الامر شیء نشتا د پر د امر د تقدیر نه څه شی کوم ده او یتوب علیهم یا بخیر رجل رحمت کی بده باندې ډېر کسانو باندې رجل رحمت شی وکنه ابو سفیان رضی الله عنه خالد بن ولید څنګه ځوانان د جوړ شي بیا او يعذبهم یا الله جل جلاله العذاب ورکړي ابو جهل به عذاب ورکړي جنگ احد کې څومره مردار شي فإنهم ظالمون بشک دي ظالمان طالبانو پیخ باش بعض بدبختان کافران مفسرین دي خو کافران دي کنه طالبان کافران دي ځکه چې د نبی توهین کې او تاسو راغس جهل ثابته عیوب لټه د باندې کافر خو بل نه وی کنه طالبان تاسو خیال لږه چې په کوم مفسرین باندې رد کوم او خروته مخنجران او تم دا هغه یادم چې کوم د زمانی دي چې کوم دی ولا پورده پختو د پیادبی ګستاخی کړی دا هغه چې کوم مخکې هغه نو صحه خطا شي او جدا خلک خبر د خیر سره اسمه چې باغې نه انګرا درا کوم نه هغه خو سنیان دی صحیح خلک د زمانه چې کوم دی کنه سب پکې مردار شي دی کنه ورغلي دي بندا یادم چې کوم دی نو دې باندې طالبان دا عبارت چې تاسو ولي کوي کنه به د کیسټ نه خیر دی ولي کوي ایمان نن به تازه شي دا دغه فرمایي صحابي بلې باندې لیکلي دي لیس لک من امر باندې دی خدای کې پیغمبر صلی الله علیه اختیار نه لري کنه دا کافران سوې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خر لیکلي غټ خر لیکلي شاه اسماعیل او چې چانم چې محمد وی یا علی هغه صلی الله اختیار نه لري وای دا چانم چې علی وی یا د چانم محمد وی هغه د څه شي چې د اختیار او مالک اختیار نه لري چې کوم به دا به څه څنګه غته وای کنه د چانم چې محمد د چانم علی نه جس کا نام محمد علی جی کا میں نغبہ دسشی کسی چیز کا مالک مختار نہیں خیر تبا کا کفر ست ہوئی نو کافر نہ بدتر خرب او تخما خو خرب بدتر دے کم خیر تبا ساوی طالبان پدے دے باندې ساوی وګوري چا سره आवाज راو باسه لیکلی سره لیکلی فنفی ذالک لا لیس لک من امر کہ نفر غل فنفی ذالک خاموش فنفی ذالک د دې خبره چې نفي شوه د آیت کریمه کې من حيث الايجاد والاعدام من حيث الايجاد والاعلام خبره باندې سمد دا چې ته د دې په ځلو کې هدایت نشه پیدا کولای او د دې د ظلم نه چې دا کفر نشه لري کولای ایجاد پیدا کول کنه خلق اعدام سمد دا د دې ظلم کفر استره نشه د دې په ځلو کې ایمان پیدا کولای نشه خدا خلق خدای صفت دی کنه واما من حيث الدلاله حضور اسم دلالت کې د خیر کارونو او شفاعه او حضور اسم شفاعت کې د خو کارونو لپاره آخرت لپاره فهو الدلیل الشفیع حضور اسم دلیل هم له په معنا دال باندې کوم الشفیع هم له المشفع چې داغه سفارش مقبول له فهو الدلیل الشفیع المشفع به فرمایي جعل الله مفاتيح خزائنه بيده جعل الله مفاتيح خزائنه بيده دا ګوره هواي ټیشن نه دی ګوره خان سه ستو کې دا حواله مر ایستلې حضور سم فرمایي چې خدای په د خزانو چابیانې زما په خلاص باندې یا خو د مشکات کې موږ سه ستو حواله کې حدیث سبق جعل الله مفاتيح خزائنه بيده بیا وای اوس به خرورات کوي ګوره فمن زعم چا چې دا زعم کو ان النبي صلی الله علیه و آله وسلم فمن زعم چا چې دا زعم کو ان النبي صلی الله علیه وسلم چې نبی له سم کا احد الناس پشان د عام خلکو ده دا کدی هو څنګه پشان امید کنه وای څنګه پشان بشر ده کنه دا په خرو باندې غز راګي ګوره خاص زمانه کې اخربو چا چې دا زعم کو کوم خبيث کم ده چې نبی سم عام خلکو پشان ده او ولا يملك ده مالک نه ده شی نه شي اصل لکدی وای کنه کسی چیز کا مالک مختار نه ہے ده هیڅ مالک نه ده ولا نبي او حضور سم کې نه فنشت ولا لا ظاهرا ولا باطنا ظاهرا به نه فشت نه به باطنا نه فشت وشو فهو كافر انت خلق ده كافر هذا ما ده كافر وكذا ده كافر هو بدليل ده كافر وبدليل ده كافر فهو كافر خاسر الدنيا والاخره خاسر الدنيا والاخره بیا لکه نورم کوره پورې غلې جکم نه ځکه مجاهد وایم د کوره پورې غلې جن دوړي بده وباش بیا یو واستدلاله بهذه الايات ضلال مبين د دې کریم استدلال کول بڑی خبره باندې شه ده ضلال مبين ده خدای په دې ولې چې خیر ورکړي سوي بابا لا کدا ګوره طالبانو مزل پکار ده دا څه سنیا شته په مفسرینو کې چې د شخري بیا سم غلولې دی ګوره خو موږ خواري نه کوو ښه او خواري نه کدا فتوی مته به ډېر موجودي چې کم دي ځکه سنیا چې ماشاءالله د څه نه چټولو دی ګوره په دې کې یو ځوان هم څه خادمان به کې د خدمت نه کړی سم تر کوره پورې غلولې چې کم ځای کې شیطانان کړه د خپل نه نیولې د اخري تر کوره پورې کم نه تر کوره پورې راخو دا کما
کله ګوره طالبان دا غوبل خو نه دا غوبل خو مخکې روان دي هر زمانه کې دا غوبل روان دي جهادونه چې کوم روان دي چې کوم کله ګوره طالبانو ولله ما فی السماوات و ما فی الارض الله جل جلاله لپاره خاص تمام هغه چې پاسپانه کې هغه چې بل نه کوي او ما چې کوم د غیر ذو القل لپاره دې د کې تکلیف مسله شټول دي چې کوم یا او ورپسې به یو سل شپاړسم سورۃ النساء والله غفور رحیم خدای په خود کې مهربان دی خدای په دې موږ بخښي خدای په موږ رحم وکړي امين وایي یا ایها الذین آمنوا لا مؤمنون لا تاكلوا الربا تسد مخرج اضعافا دچنم مضاعفه دچن کړی شي واتقوا الله جل جلاله نو ویریږي لعلکم دفاده جتا تفلحون تاسو خلاصې بیامونه واتقوا النار التي تزان بچ کې اور هغه نه اعدت چې هغه تیار کړی شوی دی لکافرین لپاره د کافرانو هلکه ما ته وونه چا چې شپږمه درجه ویلې هغه چې کوم دی شي شپږمه درجه ولا شرقایت والا دا اعدت للکافرین سمانه معلومه شدا جهنم تیار کړی شوی دی کنه اور پسې بیا روان دي جنت متقین لپاره تیار کړی شوی دی کنه دی اوس دې تیار کنه دی چې دا آیات نازلې ده بدا وخت دا تیار کړی شوی او کنه جنت هم تیار کړی شوی دوزخ هم تیار کړی شوی طالب ما ته وره که یو سره دا وایي چې جنت هم اوس نشته او دوزخ هم نشته ورسته به تیارېږي ته د څه وایې طالبه ولې ورته کافر څه مفتی چاته چې کافرونو بې دلیله ورته وایي که په دلیل باندې ورته وایي مؤمن چاته ویلی که یؤمنون بما انزل الیک کافر چاته ویلی چې یو آیت نه انکار کړو خدای پازه وایي اعدت وایي که نه وایي اوله صفر کې ورته شوی اعدت للکافرین اعدت للمتقین راغلی که نه معتزله خره وایي شرقایت ګورئ بیا شرقایت کې لیکلي معتزله وایي چې دا تیاره نه دی وایي وروسته به تیارېږي خدای کوي دلیل به څه وایي دیم دلایل وایي که نه اوس شیخ ادم دلایل وایي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا حالته چې دې ته ورسېد مړی نه به ونیسو دې کوي چې دا دې ته ورسېدو کنه مړی نه به ونیسو چې او په دوه بجټ کې راځي چې دفعه هم راځي چې 85 دفعه نمبر 85 خدای کوي خفت امنون بعد کتابه ته اوس وته سوای وځه ولی وته کافر وای څه ولی ظلم جاته کې کافر اهلی قبله وته کافر وای نه اهلی قبله وته کافر نه خو دی اهلی قبله پیژنې نه بدبخت دا اهلی قبله شو کافر شو او کافر ته اهلی قبله شو دا اهلی قبله نه خارج شو دا هغه خلک دي هغه موحدین دي شرقای دا ولا کېږي اصحاب الهدي والتوحید دا هغه موحدین دي چې شاګردان نه چاو واصل بن عطا چا شاګرد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سلو طریقې امام دغه شاګردو به د ویو بلې نه دغه نو ته جګم دی دغه نازاری شو مردود شو تر قیامت د بولې نه ټول مردودان دي کنه دي مذکوره چې د عقیده سره توحید سره دلایل سره دغه دي نو چې کوم ځای کې دلیل نشي د آیات نه ورمه نه ویني سو چې کوم ده ځکه د اولیاء او دشمنان دي حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مخالفین او ډاله ده شجره خبيثه ده موږ د حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مخالفین او جن سر بتاو کنه وتاو فنار وسقط به رسو کنه پنی ملار کې برې کړی بیا نه زیاته به رسو چې کوم ده دا څو چې د اولیاء او نازاریان شوی هغه هم دغه بیا شجره خبيثه روانه خدای په موږ د ازاریانو نو وساتي خدای موږ د مردودانو نو وساتي خدای موږ ټول اولیاء محبین خادمان فتنګان شقان جوړ کړي کله ګوره طالبان ته به ان شاء الله ودینم غره خان چې دا ترسم غره تلک دار الاخره نه جوړو ته دوه ورکه کوم نه غره خان ته بدن ځله کدا شرقایت او د دې استدراک او سه ګوره تاسو ټول د څنګه تاوامه فقواعد په زور باندې کله ګوره طالبانو اوس وتعال د شرقایت کو ته کافر نه اوس ته کافر ورته وشو دغه چې پوه شو کنه اوس مخکې پوه نو فاتح الله تعالی د الله جل جلاله او کوي ور رسول او د حضور سره اطاعت وکړي اپرم چې تم خیال وګنه چې اطاعت الله اطاعت حضور سره یو شی مغایرت قران نه کوي طالبان خیال نه کوي خبر ده کنه نو لعلکم ترحمون نباذ تاسو باندې رحم وکړئ شي وسارو تاسو وړاندې واله وکړئ علامه مغفرت من ربکم استاذ رب طرفنا وجنتنا وجنت عرض السماوات والارض پلانوای لري په شان د اسمانونو دی او د زمکو دی او عدت
تیار کړی شوی دی للمتقین. واځي قرآن کې حدیثونه هم وایي تاسو رمضان راشي نو رمضان مخکې چې کوم د نبی رسول چې کوم خطبه ویلې ده هغه کې څه ویل دي پکې چې رمضان د لپاره پرېستې لګي چې د کال سره سچر کې بده جنت کې ماشاءالله هو دې کوي خیر ایو خر پاسې دومره ایتونه حدیثونه پس دی وای چې جنت نه ده تیار دوزخ نه تیار چې کوم او مخکې چې کوم بدی خبرې کړي نه هغه بدی خبرې وځبه خېټه او دورو منډه ورته هغه ځکه چې کوم بطن دا آیات څو آیات یو رمګ ته چې کوم بدی دلایل عقلی نه بری خېټه مو ته به دورو منډه دا بدی دلایل دې نه بخېټه کې ورته واپس کړو په کار باندې شي اوره موږ دا غنه مونږ دې کوم طالبانو خبر د خیال ساتي چې نه عرض السماوات والارض نو د جنت څنګه نبی رسول فرمایي چې ادنا درجه مؤمن چې اخره کې هغه صفر بټه صفر پاس شي کنه اخره کې ورشي نو د دې دنیا لس چنده رقبه ورته ملوي نو دلته کې دا راغله دې د پاره چې موږ د ګورم نور سره دې دی دنیا اسمان موږ د ښکاری بار هم نه وتی کنه بار خو چې دل خو بل ځانو کنه کله څنګه دا موږ اسه بندگان په یو له بعد خبرې دومره وایي چې ځکه چې هغه کوئی خبره یاد ده کنه او کوئی کې چې څوک وسه ده کنه هغه سم ځکه چې دا خبره کوي چې موږ څه کتل نه دی چې ورشي بیا به خیر وسه کوو نو مړ دې خوځګار دا کم ځای کې خبره کوي موصول پس ماضی معنی مضارع کیږي کنه د کم آیات خبره کوي التي وعدت للكافرين جی جی مضارع معنی کی 1 منٹ دا مخکې تیر شو هم دا واتقوا النار التي زامو سره ده اورنا اعدت چې تیار کړی شوی دی لل کافرین لپاره د کافرانو چې کوم دوس وزګار نه دی اوسه نو څه نه ولا دی ویلې کنه کله نه ویلې به خبره نه کوله وخت نه لګوله او چې دا وخت مولا کې راځي ګپ شپ لګي طالبانو واتقوا النار التي اعدت للكافرين دا ور موصول نه پس موصول نه پس ماجرا نه معنی مضارع نه کیدا ولې چې کوم طالبان دا اعتراض نه واردی ګوره خدای منطق خبره وکړه اعتراض وکړه دا به دې ځان خلک واسم جواب به کوم دا اعتراض نه وری ځکه چې قواعد نه نحوی سری اکثری سری کې کلی دي نه دا دې بم دا معنی کو موصول نه پس به څه معنی کو مضارع معنی لکو بیا به زه ته ګورې دې کې چې نه کې بیا به څه کو بیا راګرو به چې کوم زه به ګورو دلته کې دلته کې قران حدیث په دې باندې الله چې دا مخکې نه تیار کړی شوی دی خو دې کې یې مخکې نه قران حدیث په دې باندې چې مخکې نه تیار کړی شوی قران او حدیث په مقابل کې د ابن حاجب خبره بیا متروک وي کله څنګه دا نه جامي خبره به صحیح ده څنګه دا قواعد کلی نه دي او پاتې چې منطق ولا غوړي صحیح منطق بیا به سم خاري کوي بیا مشرق نه مغرب او ټول حیوانات خلیج وي کوي چې ګوري چې لکه هر یو حیوان شخصون وਹੀ بیا څه کوي لاندې شو نه خوري چې یو خر کټه شو د دریاب نه بس لغړا تمساح راځتلو وي دا ګور بره شو نه خوځي په دې کې نو دې دومره خاري کوي چې کوم ده نو دې دا ټول اور سپرې کوي بیا ته استقرا ویل کی ته د سویل کی نو دې استقرا نه باس ولې نه کوي اے شیخ استقرا نه ولې باس نه ځکه چې استقرا دې نه ځنی ده پوه ځنی ده ځنی دې بس نه کوي تمثيل ځنی دې باس نه کوي څه دې باس القياس قياس کوم نه سره یقیني خو تعریفونو کې سم لته وهلي ګورې خان یا لکه تعریفونو کې د قياس او دلیل به سم لته وي په خپل وهري دي ایزه یو نه ما کنټرول بګی راخلم بګی صدا غدا بوله دې نس سلم العلوم بوله ټول بګی راکاګم بګی منطق چې راځي ګړې وړې چې کوم دی دا بهاري صاحب دې کوم دی لکه نو تاسو وی خو نور کسانو به غلبه کړو نو دغه بوله کتاب متفریخ و ده وځي ولا خدای جزای خیر وکړي چې قران ته کې ناس خو به دې خیر واچو داخلي وي خارجي وي هم پته نه لګي چې بل کله خو دې فکر خارجي وکنه او خارجي په څه به کوم دی ګوتې وحال کېدل کله د مخانه خارجي په څه ګوتې وحال کېدل په دې باندې موږ باندې رحم وکړي طالبانو خیال مې شو نو دې سوې چې هر یو حیوان چې دنه په وخت شپن کې سوې لاندې شونه خوځه خو استثناء ده چې الا التمساح
منطق کې ته ونه کې بیا ګوره چې کنه دا خبره چې کنه منطق کوي چې قواعد کله صحیح منطق پر یو سر نه هو دا به څومره پورې چلې چلاو به اعمال وکړي اعمال باندې کو او چې کوم ځای کې چلی کو تی بیا نه چلے ظلم نه کنه دین کوم ځای کې چلی کو ته نه چلے ظلم به اعمال له او څومره پورې چلې چلاو کوم ځای کې نصر راغی او بیا به نصر په مقابل کې ابن حاجب بسې بیا او دا بل هم پاتې جرجاني سره هم پاتې ټول پاتې چې کوم نه ودې کې تجوید کتابونه چې کوم دي قواعد جوړ کې چې کوم دي هغه حافظان اکثر چې کوم دي نه هغه وي د دې قاعده نه پلان کې نمبر لفظ پلان کې سپاره پلان کې ایت راغله دا دې نه مستثنا ده چار هغه کولی اواز نو دې کې دا قاعده نه چلی ځکه چې کلام الله سره معجز دي هر سره عاجز کړي دي څومره چې چا زور نه کوي ټول اخره کې عاجز کړي دي کلام معجز ده نو دا نه قاعده معجز کړي چې کوم نه نو سر څه چټي لګي کده ګوره طالبانو خدای باندې رحم وکړي مثلا ما ينفقون حال صفت داغه شدي خرج کوي کوم نه اصفن بکې بدل شي الذين ينفقون دغه الذين كسان ينفقون شدي خرج کوي مالونه خپل په سراء راحت په حالت کې سراء سمانا اور اخر جن راحت په پیسې څخه خرج کوي او ضرای او تکلیف په حالت کې جن مرض دی وغیرہ والکاظمین الغیظ او دې برداشت کول به غصه لرام غصه را له په دې برداشت کولو کې چې کوم د حکمت ده او دا برداشت کې کوم غصه باندې عمل مګو کنه ثواب بل خدای درګي کنه زیاده به ګوره هم دا ګوره د خپل منځ کې خبري روان دي چې سنن خپل منځ یو بل زیاته وي شنو بیا بس کې فضل به ته راځي کوم ده او باقي چې ابن موزي سره مخالفین دشمن سره بیا د کیسه نه کوي بیا به غیرت کوي ومن جاهد بيده فهو مؤمن ومن جاهد بلسانه فهو مؤمن ومن جاهد بقلبه وليس وراء ذلك ناغه عقیده مسله کې دا چې سنن خپل مسجد ته زیاته کوي شنو په فضل به تیرې گزاره به کې حوصله به بڑا بنو با خپل مسجد بچ کړي نه کوي والعافین عن الناس عفو کوون کې خلکو ته سنن ته عفو کوي بس خبره نه خیر کنه غلطي او صبر بیا خدای تعالی تبع خدای مطابق کیږي والله يحب المحسنين الله جل جلاله محمد کې چاسرا محسنین نصرا والذین کسان اذا فعلوا فاحشة کر دیو کی بے حیا کارا او ظلموا انفسهم یادی ظلم کی بخل ظالم باندې ذکر الله الله جل جلاله روایت کی ذکر کی فاستغفروا لذنوبهم دی بخنوا او خپل گناهون نه بارا نبی له سم فرمایي ذکر حق چې جوړ شي نو به ذکر ختم شي आवाज او الله جل جلاله طرف نو شي چې پاسه کې مغفورا لكم قوموا مغفورا لكم دا ټول ګناهونه مې ته په سبا بدل کړي په نیکو باندې باندې آیات ګورېګا اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات قرآن طالبان خدای باندې موږ ذاکرین جوړ کی او د ذاکرانو خادمانو کې د خدای منګه حساب په ذاکرینو باندې د اعتراض کول د خدای منګه وساتي استهزاء د خدای منګه وساتي کله ګوره طالبانو فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب الا الله سو د چوبه بخګناونه بغیر الله جل جلاله ولم يسروا لي مشوار نه کې علامه فعلوا چې کوم کار کوي بس غلطي وو شو بس بیا د پاره چې کار وته نه وای بعضی کسانو د څنګه کار وته ویلې سم ټیکداري جوړ کړی دی کنه دلالین بیا کوي دی وهم يعلمون دي تويږي چې لکه غلطي وو شو بس خدای موږ معاف کړي اتایب من ذنب الله زموږ خدای باندې موږ معاف بلای کدا کسان جزاؤهم جزاء مغفرت بین من ربهم او د دې رب طرفنا وجنات او باغونه به تجري چې بهيږي ومن تحت الانهار لاندې دا غیر نهرونه خالدین فی دی به همیشه بهيږي خو به بهون خیراتي ورچپکی و نعم اجر العاملین ډیر ښه اجر د عاملین دغه جنت ده نبی له سم فرمای مشکات جامع مسجد حدیث راغله یا ابن آدم په طالبان یا ابن آدم اے آدم بچیا لو بلغت ذنوبک کجره ستاسو ګناونه ورسیږي مسلمان ته وایي ځکه چې کافر شو عمل ټول برباد شو کنه مومن ته ستاسو ګناونه ورسي عنان السما د اسمان کې نارو ته ورسیږي دومره ګناونه چې اسمان کې نارو ته ورسي ثم استغفرتني بیا معنا بخنه وته لغفرت لك ذبت خلقكم ولا ابالي پروا نه ناراضي کله ګوره طالبانو نو خدای په مومن د بار غفور دی مومن د بار رحیم دی خو چې کله به د دې وګړه هر څه پرې مخه ده درولې بیا هر څه ودا شیخ القرآنی مو د مخ باندې ورولې چې کوم دغه ولایت مو د مخ باندې ورولې هر څه ودا کرامت مو د مخ باندې ورولې ورته بلان به واورا کرامت خونو کنه شیخ القرآن ولا حدیث هر څه کنه مستجاب دعوت هر څه ودا په مخ باندې ورته ودا فمثله كمثل ان تحمل عليه انت سوي چاله هغه به د موسی سم کړو جمعي په مخ دار څو ورويشته او چې دا وسنی شیخ القرآن د امام الانبیاء توهین کې په مخ ودانو ورولې ورته موږ ته په مخ نه ورولو کنه شب کو چې بس شیخ صاحب څه سم وایي چې کوم ده خدای مو ته په مخ ورولې حضور سم ته په مخ باندې ورولې موږ د حضور سم امتیان خدای بندګان موږ ته په مخ باندې تفسیر ورته ورولې ورته
يهودو بجنه په تورات کې د حضور سم به ادبي ګستاخی کوله چې دروغ به جنار سو د خدای په مخ ورشته کنه څه ته جواب کلاب النار ته جواب نه کته ګوره طالبانو خدای موږ به ادبي ګستاخ نه غوساتي خو موږ چره چې به ادبي ګستاخی زمونه خدای په نه خدای نه نه چې کوم نه چینل صابر کی امين وای زکه خدای په دعا قبلې ګوره هم کته ګوره طالبانو خلت پد اکثر رشه من قبلكم مخصصنا سنن طریقے فسیروا تاسو ګرځیا فلاد بدمګه فنظروا تاسو ګوره کې فکان کې بصارا غنه د سارا باندې ټکی جګم څنګه شوه د څه عاقبت المكذبين څنګه شوه انجام دو مکذبین چې خپل نبی ته نسبت درو کړي هاذا بیان للناس دا بیان د پاره د خلکو دا بیان د پاره خلکو فهدن هدایت او موعظه نصیحت للمتقین د پاره متقینو ولا تهنوا تاسو کمزوري کېږي ولا تحزنوا غم کېږي ما وانتم الاعلون تاسو د بریالي او کامیابی ان کنتم مؤمنین کتاسو یقین کوونکې جګم المؤمنین کړه طالبان کاملان جګم مؤمنان جګم سعودي لا يؤمن احدكم حتى يكون طالبان اعلی د چا صفت ده سبحان ربي الاعلى مثال سم د خدای په وجه انك انت الاعلى او د تا تم وجه نه انتم الاعلون اعلون جمع د څه شي ده مې د مسیحي قانون بګه جاري شوی دی کوم نه اعلیون او یې کوم نه دغه علی بدل شو چپه هوګیا چې اعلون شو نو لہذا هر مسلمان جګم د سره اعلی ده خو به شرط ایمان دې مې روانه ایمان نه شو چپه دي کله ګورې طالبانو ان ای امساسکم کچره مسجد تاسو قرح تکلیف زخم فقد مس القوم په دغه سم سکړه قوم مخالفین دي قرح زخم مثلو په مثل دی باندې تاسو کو اویا کسان شهیدان شون تاسو دا غیره پروس کړو نه دي چپه کړی کوم دې تم چپه کړی فنار وسخر دا استاد جګم یاران چاته دي جنت الفردوس تا طالبان مشکات حوالو کې ګوره ما ته ګوره یو صحابي رااله ته حضور اسلام جګم دې زه دغه شاګردو چې د جهاد کې شهید شوم نو صحابه عقیده د وجه پیغمبر علم لري او کنه لري غیب باندې پیږي کنه کې کانه یکون علم خو ور کړه کنه ور کړه چې نو چې تاسو نه چانه کول چې وری کې به تاسو شروع کړو ښه زنانه تاسو کې مشکات باندې لاهور کې ګوره قربان زما بچ شهید شو چې کوم دی که دوزخ ته تلې نو زبا سم وځاړم او که جنت ته تلې نو صبر وکم تاسو نه زته تاسو کوم دي صحابه ته تاسو په کم دغه باندې کاوه چې پیغمبر امي له پته نه شي جاهل علم له خپل غیر نه ورکله دغه تاسو کاوه بیا پیغمبر نه پیږي چې نه بس پیغمبر بغیر باندې مثله د خدای خبر ده تاسو ځان جنت ته کړو غیر علم نه کړل نو چې صحابه دا کېدو چې پیغمبر بغیر نه پیږي چې نه قل ما كنت بدا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم مکه د جنبه جګم دې روس اور ورکړې کړه علمک ما لم تكن نو هغه د پس صحابه تاسو نه کوي ګوره خو زما بچا جنت ته تلې کړه دوزخ ته جنت ته تلې خو صبر او دوزخ ته و جاړم بس هغه بچا زړه ټوکړې دي کنه نو ویل سم ته چې خبره دا شته چې جنت ته ډیر دي یا ډیر دي کنه اته دي کنه ستا بچا په جنت الفردوس کې دی سبحان الله مشکات دې اندر کې ګوره طالبانو صحابه کړه ته ګوره حضور سم جواب ته ګوره نبی سم ته څه چې هیڅ کړي وړي ما ته په ځانم پته نشته او تاسو پته نشته ما یو ولا درې ما ته دا پته نشته ما یو فدی او مشکات دې راځي سم راغلی وي د خدای ته امر کې والله د خدای قسم دې نزل الله نبی ما ته پته نشته چې ما یو فعل بي ولا ادري ما ته پته وانه نبی الله الله نبی ما ته پته نشته ما څه کوي چې تاسو را د مکی حالات د مکی په وخت نه ولا ورکړی دا خبره کې چې ولا ورکوم بیا سفر مای ما ته پته نشته تا ته پته نشته چې ورې کوله نو سفر مای ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه علی عثمان فی الجنه علی فی الجنه ټول باندې کړی دي کوم دا کافر هغه خبره کوي ته نه ګوري خدای دې تباہ او برباد کا اما تؤمنون بعد الكتاب پیغمبر کا بغیر پیرنه چې افق واقع چې کوم ده وړاندې کوي بخاری حوالو کې ګوره افق واقع کې نبی له سم فرمایي خدای قسم زنب کې بخبل ان کې الا خیر مسلم حوالو کې ګوره بخاری حوالو کې ګوره حضور سم ته پتا وا او بیان نه کو خاون چې د خځې صفای بیان نه مقبول لا کله چې تاسو نه دی د خځې گواہی د خاون لپاره مقبول نه ده د خاون گواہی او سره په بده مخارج کوم نبی سمزه کې چې په دې کې څه حکمتونه رازونه بګي قیامت پورې غټه مسله صفانه شپږه ول ستل سایتونه به بيشه برات کرانه لبګي اوس روان دي چې اعتراض او خچا کو د حضور سم علم هغه باندې وسی سو کوي بس روان دي څلورم کې روان دي هغه اعتراضونه په دې باندې چا کول چې پیغمبر علم غیب به نو دی وخت به څه شي دی وخت به څه دا کار چا کړو اول اوس دا کارونه سو کوي چې کوم دي طالبان تاسو خیال له هغه نه کوي وړاندې کوي د اثبات والا خطبه د مخکې تمهید داګ دی پوي به کې چې طالب خیال ساته منګه نه سمو جماعت هغه علم د نبی لپاره منو چې کوم ولا مخکې به پوي کې چې هغه کوبر غریب به ټول کافر کیږي ځان سره
موږ اهل سنت والجماعت چې کوم نه هغه علم نبی د پاره مونږ چې چا ولا ور کړی کوم زګونو کې چې نه راغلي 90 مکه سورته 90 د حدیثونو کې راغلي 90 جمع نه و ټیک دا نه ور کړی 90 خو خیال ساته تبع د نافع نسبت ورته نه کوي چې کوم دی بیا د ویدا او سبا ته پېښ خپل کتاب معرفت القرآن یو نه کہا ہے کہ صلی الله علیه وسلم غیب نه جانتے بدا بیا د ویدا بیا فتوا جب کې تیار رسره چې کوم فتوا چې نسلی کړي خلاص الفتاوا د کافر کی بده باندې اجماعي کافر کې ابل مو چې کوم چاند اور واچو د بازاري ودا کافر مخکې تمهید ودا څه دي حسنه چې سره شروع شي ک پیغمبر دغه ویل دا په شودا ټول کفر کوي طالبانو قرآنی کافر او نبوي کافر د فتاوا چې کافر چې کوم دی توحید د نبی کې مخکې ودا څه په کفر د خوري نه باسي زمو سم تمام د اوس مسله صحیح دا به کوم ځای کوله ور کړه او علمک ما لم تكن تعلم وغير ذلك ما اوس خبره بس باندې چې دیتا چې کوم خدای ور کړه نو آیا دې ته غیب ویل کی کنه ویل کی بس ودی باندې کو انور په پرې چې نه به ادبي باندې کې کوم دی لږ مثال او تور کې استاد څوګره فرض کا سنجان زما دا غره دا ور خدي را کړل لیکن بڑا بیره را واخله چې نه بل دا واخله دی را ور را کړل زه درته هم څوک یو خبره کوي چې لکه دا بڑا بیره چې کوم جاهل نه پیږي ځکه نه پیږي چې دا چې کوم د 3 سرورو کا 5 کالو چې کوم نو پټي سي باره را ورانه کړو جمعه روانو نو ثابت شي چې دا جاهل نه پیدا ځکه پټي سي باره بلا سره سو جمعه روانه نه پیدا کنه خو دې کوي دا خدای زما د شیخ توحید وکړه دا دیو هغه وخت نه پیدا اوس په علم وکړه نو تاسو څه خیال چې د خپل شیخ توحید غړي کنه ونی او کې دې پیدا خلاصه نه ویل پیدا په مونږه باندې پیدا جاهل نه پیدا کنه او کته اوس وای چې لکه استاد شیخ جاهل له ځکه چې پلان کې تاریخ د څه شرع غوښتو خلاصه راغسو جمعه ته پته چې کم ده هغه خربه د سوې هغه وخت کې نه پیدا بیا رو سغټ غړ کتابونه وس شیخ القرآن جوړ شو وسو ته خلق رحمه الله ورته وای خو دې رښتا ترخیم کا نو دې کافر د څه چې کوم خبره د تم د جنګ د حضور سم نه باندې عالم بل نشته په کائناتو کې مخکې نو چې حضور سم د علم خدای ورکړي تدریجا نه ورکړي قرآن نزول مکمل شي بدل اشکال کې لاول او د نو ورکړي چې ماته نشته ٹھیک ده او د خلاصې طالب نه تاسو کو د کان تاسو کو نو سبا وای ماته نشته کله چې کان زو سمې چان کو بیا باندې ته چې ماته پته شو کان زو نه اوس جواب درکې ده کنه کم ځای کې نو ورکړي چې ماته پته نشته ما ته پتا نشته زه نه پیګم په خبره باندې چې کله ودا ورکه به بیان نه کو کوم ځای باندې بیان کړه منبر پسار باندې بیان کړه اعلان وکړو وای دا قیامت به یو شیز تاسو په زمانه نه کوي په دې ځای باندې تاسو له جواب منبر بس نن روان دی کوم نو خدای دې تباہ او برباد کړي ته نه ګوریا فتو مينونه څنګه چې تاسو په تاسو تمهید او داسې او دغه اسنه چې کو پر وغره چې کوم خلک کافر کی وي خیال ساته ادب د حضور سم بکیدا لازم دی چې به د کفر دی چې کوم دی سمو تاسو په دې باندې راوات نه چې پلان کې ټیم کې نو پلان کې ټیم کې دا د ناپوهه نسبتونه به ادبی دا کني چې به ادبی نه دی چې کوم خپل شیخ تر وړاندې کوي ستا شیخ چې سلو پنځو کارو چې کوم دی جاهلو پټک نه به زو سم چې ستا شیخ جاهلو دغه چې په پلان کې تاریخ کې دینه چاته پوسو او خلاصې والا چې کوم دی اوس دې زمانہ کې چې هغه فن چې ستا شیخ نه دی ویل به کله شي علم هغه خدای صفات دی ډېر علم باندې د ساينس باره کې تاسو ته کنه پیو ما ته پته نشته ټیک ده د ساينس باره کې ته پته نشته نه ده کېدا علم خو چې دا نه په نسبت خپل شیخ ته کنده به ادبی ده کنه دا نو خلاص دا شیخ دا به ادبی ده پیغمبر هغه به ادبی نه ده مخکې به پوهیږي دا خبره بنه کو سره خپل کتابونه ورونه کہا جائے کہ صلی الله علیه وسلم غیب نه جانتے مؤمنان چې ټول قران باندې کوم نه ما اوس خبره په سم باندې وای چې حضور صلی الله علیه وسلم کوم چې کوم د علوم غیبی ورکړي دي چې موږ ته علم غیب وایو تاسو ته علم غیب نه ده په دې باندې وسره وانی با ته بده باندې د ګړنګ دی ورځاو ځکه دې خدای پېښ کړي چې بده دغه ولا بس ګړنګ دی ورځاو کنه اوس به تمه ټیزو نه واچي چې ته وای شابه دي خو عوام په دې کې کافر کړي چې ګور پلان کې دا پته پلان کې دا پته نو پلان کې وردا په دې خلک کافر کړي چې خبره رښتیا او درا شي ته ګور شاده برستن نه ټینګي خاله دا دیوه خدای خو په دې کارام ته عوام په دې ګور پیغمبر ته د غیب نه منو به به باندې تهمت لګیږي ولې وته پته نه په دې خبره وي خلک کافر کړه سایتونه بیا نه مني چې کوم خیری ټول تباہ او برباد کم خبر چې کوي په طریقو تمهید او داسې او دغه خبره پوي کې چې خبر خپل کتابونه وګورئ هغه خبره باندې کو چې کومه ول ورکړه پاګه په زمو استاد باسي موږ ځای نه غیب دی نه غیب یا تایید خدای ول ورکړه دی باز دی چې کوم د تاسو نه غیب دی نه ویلې نه غیب نه دی چې کوم په دې خبر رواني په دې سبا کی کنه او نور خبره نه سبا کی خلک نورم خرابې کدا ګورې طالبانو منډه اوس په کار ده څو نمبر ته ورسېدم جزاک الله وانتم الاعلون تاسو چې کنده بریالي او کامیابی اعلی او چت وي کنه ان کنتم مؤمنین
ایم سسکم قرون کچره مسه کې تاسو ته چې زخم تکلیف فقط مسل قوم د هغه مسه کړي قوم قرون زخم مثلو په مثل دې باندې تاسو نو بیا شهیدان شو پروس کال چې په جنگ احد کې سوچ چپشیو بیا چپشیو په نار وسقر شو وتلک الايام نداولها دا ورځ موږ اړه بین الناس په ما بین د خلکو کې حماسه والا فرمایو فیوم لنا و یوما علینا وي دیوان حماسه کې فیوم لنا و یوما علینا کله به دې زمونږ نمبر راځي کله با داغه خو اخیری وار بل چای زمونږ وای دا کار اخیری انجام به دې زمونږ چې ولاقبتو کته ګوره طالبانو اخر نمبر به زمونږ راځي دا چې به نس نابود کو چې څنګه چې نه مکه مکرمه کافرونو پاک شو مدینه يهودونو پاک شو نصارانو دا چې بل ټول ازمکه چې کوم دې جانانو چې صفا کوي به امام علي عليه السلام وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله ذا پاد چې الله جل جلاله کارو ظاهر کې الذين کسان امنو چې یقین کړي و يتخذ منكم شهداء تاسو نه ونسي شهدا تاسو له کوم تاسو شهدا جوړ کی شهادت مقام لگا درکې دتا شهادت ډېر اوچت مقام دی کنه نبی رسول الله فرمایي څوک په اخلاص او الله جل جلاله نه دعا کوي چې خدای ماته شهادت نصیب کا قسمت کنه نه لیکل شوی کور کې په بستر باندې او پاش کور په بستر کې بخیر شهدا او مقام الله ورجو وقال ربكم ادعوني استجب لكم خدای په موټو د شهادت نصیب کړي نو ځنه आवाज کا په کور او پاش بلستان کې او پاش نو خدای په شهدا او په سب کې وا پاس ای طالبانو جانان دومره زموږ لپاره کار کړی ګوره خو محبت پکاره دعا پکار ده والله جل جلاله لا يحب الظالمين محبت نګر ظالمان اسرا وليوم حسن الله الذين امنوا بارج خالص الله جل جلاله کسان چې مؤمنان دي په جنگ بیا پته لګي کنه نو سفاری او چې غلام رسول مې کنه په دې وخت بیا پته لګي چې سعودي بس مخلص او چې غیر مخلص جدا شي کنه ويمحق الكافرين خلبا ختم کافرون ام حسبت ما يتاسد غمان کوي ان تدخل الجنه چې تاسو به داخل شئ جنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا لا ترسل الله جل جلاله خار کړي نه دي کسان چې جهاد کړي دي کم جهاد نبل جهاد خنو کنه بسب منکم استاسنا ويعلم الصابرين الله جل جلاله خار کړي نه ظاهر کړي نه صابرانا اوله چې بارکه څه تیر شوی بیا مکه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب وامداد خامخرات ان مع العسر يسرا ولقد كنتم سويتا تمنون الموت تاسو ارزو د مرګ ول جهاد من قبل مخکدين ان تلقوا تاسو سمعوا شيء فقد رايتم بدغزتا سجمنا ولید د مرګ وانتم تنظرون تاسو ورته کتل حضور اسلام بارک د نوازو شو شیطان نوازو کې نبی سم شهید شو کنه صحابه کرام ډېر پریشان او ډېر خپه شو چې همتونه چې کوم دې ډېر کمزور شو هغه د بارے د وارننګ ورکړي خبردار دا خو حضور اسلام راغله دنیا ته چې د جیل ژوندۍ ته تیر بشي جنت ته واصل شي چې تاسو خپل اراده مرستکیږي نه ګورې ښه ما محمد نبی حضور علیہ السلام الا رسول مگر الله رسول راغله د دنیا ته قد خلت په تاسو تیر شوی من قبل الرسول مکه انبیاء علیهم السلام دنیا ته راغله بیا د دنیا د جیل نه جنې رہی شوی ترې د جنت جنت ته رسیدلې دي افا اما تا کله د دنیا نه خپل باندې رسول شي او قتلن قرتم یا شهید کړي شي لکه نور انبیاء علیهم السلام په شان تا ان قلبتم تاسو به اوري د خپل اراده او عزائمنا علی اعقابکم خپل ګونو بیان ومن ينقلب سوجوا وړه دا علا کوي په پوند باندې فلجدر الله هرګ دې زره نشر رسول الله جل جلاله تعالی دین تا فسيذل الله الشاکرین زاد الله جل جلاله جزا ورکی شاکرین او خدای په دې موږ شاکرین جوړ کړي کله چې حضور اسلام مبارک هم د وصال وکړو او دا قام ولا سره ملاو شو او خلکو باندې ساجي کیفیت راغله او عمر فاروق بالکل چې کوم دې کیفیت بدل شو تر واسو کې چا ویل چې محمد علی السلام د دنیا رسول شوی زبر سر کلام کوم دا یو وجد او کیفیت دې چې کوم دې بالکل کې چا ولا خبره چې نبی سم وصال وکړو سبا دا غیبه سټي زما به صحیح دا یو ځان کې کیفیت دی ګوره الحب فی الله والبغض فی الله جکم نو د دې نه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه استدا خوري روچا تو کنه او ډېر روچا استدا دا خلیفہ کړه مو کنه نبی رسول فرمایي مال چې خدای ست سره کړی هغه ټول مې د عمر فاروق ابو بکر صدیق پسینه کې اچھا ودی دې کوم او سوچ کوو تاسو نو په ټولو صحابه کې زیات ټولو صحابه نه کم حدیثونه د نه منقول دي چې چې ګوره ډېر قلیل حدیثونه په پیدا کې چې د نه منقول دي معلومه شوه نه مراد یې ظاهر نه دی څه شي دی
علم باطن ته مراد ده ځکه چې شنه کې وجه کوم نه چورګي خو علم باطن نه چورګي په توجه باندې کار کوي کنه او صاحب بکر صدیق د ټول امت نه افضل دی کنه عالم دی کنه په اجماع د امت سره او چې کتابونه وایي چې خلاصه لګي چې کتاب لري چې حدیثونه دي منقول نه چې تفسیرونه دي منقول دي نو معلومي ده چې اصل کمال څه شي لري علم باطن لري خو دې کې کدا ګوره طالبانو بداله کې ته خدای په کمال ورکړاو بل مثال امام ربانی مجدد الوسانی دا ټول منی کنه امام ربانی مجدد الوسانی چې وګورم هغه په احکام کې څه لیکلي مکتوبه شروع خو طریقت خبري چې دا کوم کتاب درسي غلي کله سر نه وکي نو معلومه چې خبره ده علم ظاهر نه دا غوړي هغه خبره ده څه شي ده باطن نه د طریقت د کوم نه خو په دې ټول چې کوم ظاهر باطن برابر کې صفه کې جوړ کړه خلاص نو ده ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې خاوند ولا استعداد خاوند چې راغی جنن دا خواته ودرېدا دا خیر خاطر کا خواته ودرېدا سیول دایته وي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افاما او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين چې دا وي نو بس دا غیره یو توجه سره هغه بدل شو چې کیفیت بدل شو بالکل سوړ شو یو شو کوم دی قربان زما ذهن دا چې آیت اوس نازل شو زما د ذهن آیت بالکل خو خاطر کې مدا خبره او د څه کوم دی و شو دا خبره چې آیت کریمه چې اوس نازل شي بالکل هغه حالات بالکل بدل شو فضا بدل شو تورې کې خو دا بیا تاسو ویلې کنه د مرد مومن په نگاه سره څه بدلېږي حالات بدلېږي ته بدلېږي نه درس توجه یې دا چې بس بالکل حالات تورې کې هو بس کوم بیا ټول د مخکې د بیاتو کو بیا کدا ګوره طالبانو خو به د ظاهر باطن برابر کی اما کان لنفس نو د یو نفس لپاره اندمود چې د دنیا نه رسخه شي وفات شي الا باذن الله مگر الله په اذن باندې کله نفس ذائقه الموت را روان دي کتاب موجلا دا نیټه مقرره ده هر یو کس په خپل نیټه باندې اذا جاء اجلهم ومن يريد ثواب الدنيا سوچ را دې بدله د دنیا نو ته من هم بدله د دنیا نو ورکو خپل برخه سمه چې قسمت کی ومن يريد ثواب الاخرت سوچ بدله د اخرت بدلو دا سوچ را دې بدلو د اخرت لکه چې ترجمه کړه خدای رضا د برخه بدله د اخرت شګنه او که خدمونه په سیمانډه وهي بیا نو په قران باندې بدله د دنیا اخرت دنیا مله چې قسمت باندې سمره شي خو اخرت به خرابي ګورې قران مستا خلاف به مقدمه کې چې ګوره خدای پاک د پیسو لپاره د استعمال کړو نو بیا نو ته من هم به اخرت نو ولا ورکو وسنجز الشاکرین زده چې موږ به جزاء ورکو شاکران ته شکر وسندرا جزاء ولا ورکو وکای من نبی سمر زیاد انبیاء علیهم السلام نه قاتل jihad کړي ماحود هغه په مرګتیا کې ربیون کثیر ډېر الله والا کسانو چې کوم نه jihadونه هغه په مرګتیا کې کړي یوازې سمې مثلا نه فما وهنو دي کمزوري شوی نو لما ده هوا زخمنا اصابهم جديد رسول فی سبیل الله د الله جل جلاله فلارګه ما ده فودي ضعیف شوی نو ومستکانو او دې دشمن ته ځان کمزور نو ښکار کړي مستکان سمانه دشمن ته په دغه کې چې کوم د صحابه کرامو ته کوم دغه تقدیر په خو وسو حکمت وبکه دی وخت یو خر پاسه ده आवाज وکي اولو هبل وای هبل دې مشر خړاو نو شو خر आवाज وکي اولو هبل سر پورته کې کوم ده موږ زموږ وخرانه مسلمان ته شکا سر کو ځوان موجود غټه سر دا و عمر فاروق چې کوم ده عمر فاروق आवाज وکوي الله اعلى واجل د اولو هبل نو د څنګه ناره جواب ورکو الله اعلی نه خربل خرج نه ناره والا چې تاج تخت ختم نبوت کنه والا چې وی کنه بیا دا ګستاخه بل چې کنه خر والا وی لنا العزا ولا عزا لكم زمونږ عزا خدای ته تاسو عزا خدای نشته نه خر دی اوس عمر فاروق ورته فرمایي لنا المولى ولا مولى لكم نو څه کنه لګي په دې باندې زموږ چې خاصه بس کو نه دي کنه سبحان الله باندې سکی نه من زرام کنه مې سره ویلې او نصیحت ورته چا کړې چې مچان د دیو چې ونه وکړي په سبحان الله باندې ونه کړل کی کنه ابراهيم عليه السلام ته نه ویل چې ونه وکړي بګي سلام ابراهيم علیه سپیشل چې مچان دې سلام وایا ابراهيم عليه السلام غنم او ته چې جنت دې خپل مزار زمکه د ونه پکې جنبه وکړي سبحان الله جنت شرم نو سره خیر زموږ په جلسې چې ډېر ونه پکې کړل کی کنه ځان دې سپیرو چې کوم ده یو ونم پکې نه پکې سبحان الله چا غوړي نه وای کنه دې سبا برباد کې کته ګوره طالبانو
نو شرقایت چې دی خپل پوه شي بنده چې کوم کار کوي د الله جل په اراده باندې کوي او خپل اراده اوسره هم سره وي دې کې بنده چې کوم کار کوي خپل اختیار نه بنده اراده پکې وي ګوره بنده اراده پکې او د الله جل جلاله اراده هم پکې شرقایت چې سبب شي خبره بندگان چې څنګه به اراده الله کوي کنه او خپل اراده وسره وي کنه چې د الله جل جلاله اراده وسره وي بیا د بنده اراده چې کوم نه یوس مخکې تر شی او ما تشاءون الا ان يشاء الله دوه ځای مونږ لیکلې دې کې یې نو هر کار کې د انبیاء علیهم السلام چې څه کارونه کې په هر کار کې اوس شی اوسري خیر له شو او شرقات کې به خبره نورم نه خیر څه صفا شنبه علیهم السلام چې کوم کارونه کوي الله په اراده باندې کوي الله اراده چې نه وسانو بندگان کارونه بیا نه ذکر بنده اراده بیا نه وي کته ګوره طالبانو دا خبره به ان شاء الله صفا کې خو چې وقت له شرقات زمانه ولا خبره به بیا سم صفا شي خیر سم ها کار شوی ماشاءالله ماشاءالله واه 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 سراجم ده بس لئن شکرتم ما دې دعاګانې کوي خدای پاک دعاګانو کې حضور سم دعاګانې کوي خدای پاک له خدای پاک وي دعاګانې کوي خدای پاک خدای پاک دې وس موږ لا چې کوم دې صحت او عافیت او دغه راکې عوارض خدای را پته پکې نیاګانو نه کوم دې خدای خیر واچي او خیر به دې خدای خیر وکړي خدای موږ له صحت کامله د دین د خدمت لپاره او الخدمت لپاره خدای موږ زنده باد لري ټول مشکلات خدای پاک موږ بخپل فضل او کرم باندې را پته په حل کې لغره همون خدای دې jihad ته شپه ورځ هم رمضان کې هم غیر رمضان کې جمعه کې غیر ټول کال سر ان صنعتنا هذه من چوټیانو ته خوشاله کړه چوټیانو راغی مبارک شي همون خدای ودا خدمت تا زنده باد لري طالبان مې به سره خیره سره خوشاله وي شکر به واسو به ځواني دا اسه تیریږي وخت اسه تیریږي سعادت دې اثر روان دی چوټي باندې وسو الدنيا مزرعه الاخره که زمیدار چوټیانه کې چې موږ چوټي وکړو هغه زمکه به خراب شي کنه سبا له بوج زمکه باندې کار کوي بیا به کار خراب وي کنه نن وتر دا جنن به چوټي وکړو چې کوم نه وتر به خراب وي کنه نن لو وو دې چې کوم نه تا لو نه کړي سبا له به ګړې روانه ده سړي خیال نه زمیدار چوټي کوي بیا نه چوټي نشته الدنيا مزرعه الاخره زمیدار کې شپورت بلې کوي مهنت وکړي چې کوم نه میګان نصیحت حاصل کوي میګان دي شپورت دې ګړي مهنت کوي کنه کوي موږ میګان نن کمزور شو او پاتې شې موږ روزي نو روزي موږ په لیکل کې لیکل دنیا نه پیدا شي 50000 کاله مخکې را په لیکل دا نبی رسول فرمایي دا رزق د انسان ته طلب کوي لکه څنګه چې مرګ په اور پسې د مرګ طلب کوي دا روزي موږ طلب کوي بس خو په عزت به ملاويږي ته دغه خدمت کوي دغه دین په عزت به ملاويږي او کنه بیا په مردارو پسې په ډیرانو کې لته وي بس او قسمت نه زیاته منه ملاوي اخرت کمزور اخوار جګم نه رزق ملاوي د عزت رزق ولې د خدای نه واړي چې وعده نه سکه ان تنصر الله کته ګوره طالبانو مې توکل علی الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه اسباب خدای به مقرره کړي او ځان سره کړو خو رزق بدر کې من حيث لا يحتسب ومن يتوکل على الله فهو حسبه جزاك الله دا شان رايخ شي کنه کته ګوره طالبانو خدای باندې من غازیان مجاهدین جوړ کی هغه ولګي تند صحابه ته رکلې خېټو پورې سو تړل چټیانه ونکلې تر قیامت پورې زنده باد دي کنه دي هغه ته مړ ول مسلمان کار دی مړ ویل ته مسلمان کار دی مسلمان د بار د الله په استعمال حرام دي ځکه چې لا تقول راغله ګمان حرام نه ځکه لا تحسبن الذين راغله په دې کې رضی الله عنهم ورضوا عنه قران کې هغه د پاره کوم دی دغه ملاو شوی اعزاز ملاو شوی دی کده ګوره طالبانو وما والله يحب الصابرين صبر کو خدای بابا نه کله بچانه کله بروټه نه کله بجنه سنه کله بچانه نه صبر وکړي کنه ان الله مع الصابرين لیکن دا خدای بابا تاسو باندې څه کوي امتحان ولا نبلونکم نو دا خبره به راځي کله چې دا څنګه چې تختی او کنه تختی ټینګې دې شي کنه امتحان نه کنه صاحب به امتحانو کې پاس هو گیا کنه خو اوس موږ پاس کې بګي یو سره خو دې امتحان به کله به کله به کله به اخني شي کله باران شي کله به صحیح کله به صحیح صبر وکم
کله مړی شي صبر وته کو وما كان قولهم نو وینا د دې په دغه وخت الا ان قالوا مگر دای ویلې عذرنا نه پېښ کول ولې ښا اي عذرنا بچاو ان بيوتنا عوره وما هي بعوره يريدون الا فرارا خو موږ فراريان نو ساتي دی وسول سبب اجتماعي دعا به شروع کړ طالبانو ربنا اغفر لنا خدای پاک بخنه وکي متذنو بنا زمون دغونه اجتماعي ده کنه دا اسرافنا د زیاتی زمنګا فی امرنا پامر د جهاز مګي کمه به شه شوی راته معاف کړي دي کمه به شه معاف ده او په خدای او رسول باندې درو ول کمه به شه سب بده پتا کو سب د اقدامنا زمون مضبوط قدمونه مضبوط کې حسنه چې باندې مګي ونه تختو کله روزه کې ونه تختو چې لکه ډوډۍ نه ملوي لاندې شونه ونه تختو وانصرنا زمونږ خدای پاک امداد وکي علی القوم الکافرین قوم کافر باندې زمونږ امداد خدای امداد وکړي نه کوم سم امداد وکړي فآتاهم الله فزرق الله جل جلاله ثواب الدنيا بدله د دنیا وحسن ثواب الاخره او بهترین د ثواب د اخرت څنګه ده خلک له ورګي له سم بهترین ثوابونه ورکړي ابو هريره رضی الله عنه دولت کې د الله صاحب یو شبروته مسجد نبوي کې چې کله دا وخت تیر شو چې وخت راځي چې د مدینه گورنر مقرر منبر ته خطر امیر د جن خطبه ورکي امام د کوم ده او د کتان جامع جوړي جنت څخه ته چرګي ورخه تاسو بس کنه بخ ابا هريره چې کوم خپل وخت یاد وکم مخکې سودا وسجن منبر په سر باندې شو خطبه وای الحمدلله الذي جعل الدين قواما حمد هغه الله له چې دین ته قوام ورکو هولګه سخت تیر شنو له قوام ورکو کنه مدینه کې چې قوام د دین راغله په ولګو تم نو باندې راغی کنه سختي باندې راغی کنه الحمدلله الذي جعل الدين قواما وجعل ابا هريره اماما او کنه کی محمد سے وفاتونه خیرکم من وګوره چې د خیر جوړې کنه جوړېږي ابل بار ګوي چې کله واپس کی استاد جی بار مګوره کنه لا نه ګوي خبر ته سوچ کوی نه زه وګونو ته کوله غوړه کمی خبره روانې کړه څنګه کدا ګوره طالبانو یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو ان تطیعوا الذین کفروا کجر تاسو اطاعت وکړه کسان چې هغه کفر کړي بیا د قاعده خلاف ورزي په ګرانه کنه ويردوکم تاسو واپس کی علی اعقابکم تاسو په پوند باندې فتن قلب تاسو واپس خاسرین تاوان کوونکی بل الله مولاکم بلک الله جل جلاله تاسو مددگار دی فإن الله مولاه وجبريل وصالح والملائكه افاتؤمنون بعد کتاب مکه وغه یو چې بس الله مولا دې جن بل نشته نه خدای چې کوم امداد جدا ده مخلوق جدا ده او هو خير الناس ان بهترین امداد کون کو نه سنل کیف قلوب الذين كفروا وبذر چې موږ واچو بزرګ نه کسانو کې چې کفر کړي انکار کړي سبب کې واچو الرعب ولې بما اشركوا باو سوسې شرک کړي بالله الله جل جلاله سما هغه غیر ذوی القلب بوتان کنه لم ينزل به سلطان مکی کافرانو درې سوچ په بوتان چې نه نه درګه الله جل جلاله باغې باندې څه دلیل او ماواهم النار زیاده جمع کېدو د یعنی مرکز ده کنه زیاده جمع کو مرکز شو کنه مرکز دې به ول په سمت په ظالمین دې بد زیاده اصلو دې ظالمان دې خو ته موږ وساتي امين زه به باندې وي نه سمې چې دا واړې دعا چې کوم نه خدای پاک به قبلې دې سب پته لګي خدای پاک قبول کې کوم نه او د امرو کو پتول کوم جنت ته ور دي کې هیڅ پته نه لګي خدای پاک رحم وکړي ډېر کسان دي چې په خپل عمل باندې عمل په برکت باندې خدای فضل شامل حالي ورسي او ډېر په دغه په برکت باندې ورسي بیا هغه برکت والو کې خدای په موږ مور واچي پکې په برکت والو کې د خیر څورلو چې کله پاس شو بیا په واسکټ کوته وو د خیره سره چې ما پیزانی الګه مو موليانی د خیره سره بیا ورسره خبرې کوو چې کله چیټ ملاوي شي چیټ ملاوي بیا خبر آسان نه کنه او ته پورې خبره مشکله وایي په دې چیټونه په خیرات موږ ته ملاوي کدا ګوره طالبانو اما منوتی کتابه بیمینی فسوف یحاسبو بیا وای راشه د چیټ خو له ګوره شیخه کنه ها او مقرؤ کتابیا راشه زماده چیرې نامه وره انی ظننت انی ملاقن حسابیا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها خدای پاک موږ ولا بوزي ولا مزید خوځي خدای پاک موږ استقامت نصیب وفي ذلك فليتنافس خدمونه کې نه چې خدمونه کې فليتنافس المتنافسون دې باره کې هغه د پاره دې لمثل هذا فليعمل العاملون فزان خو لګرایي شي خیر سره هغه د پاره عمل پکاره خواري هغه د پاره شکر از مهنت پکار دي خدای پاک دې زموږ دنیا دواړه د قران په خاطر باندې د جان په خاطر خیسته کی کټګورې طالبان او ماواهم النار ولقد صدقكم الله فتاخ سرشتنه کړه تاسو الله جل جلاله وعده فلا كما وعد طالبان ان لننصر رسولنا والذين ناو بس
اذا وهي تحسونهم جتاسو د کافرانو بیخ بنیاد وستا تحسونهم زمانہ بیخ بنیاد وستا جګم ده باذن رچا په اذن باندې او په خپل اراده جنگ کوو کنه کوو اراده وسو جن الله په اراده باندې جګم ده حتی تر دې پورې اذا بشرتم جتاسو به همت شوي وتنازعتم تاسو اختلاف وکړو فل امر به امر د چا کې دا ترجمه ده چا ده خدای کرام ترجمه ده کنه دا به د وینه ده کومه ده ځان بیا د نسبتونو کو به سره دی ای باره کې صح وارننګ راغله ها الله فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی خدای باندې د مولان دم خیر پیښ کی په دغه کې باب المجاهد حدیث راغله تاسو ویل ده او هغه کې چې کوم د خبر راغله چې جنگ احزاب کې عمار بن یاسر رضی الله عنه خاورې چې کوم دا خاورې منتقل کوي کنه ګټه منتقل خندق دی کنه خدای مبارک ګیره او مبارک او سر مبارک دوړو کې خړ نه خدمت بګن تاسو خلا دوړو نه پورته کړی کنه نبی له سلام مبارک د مخ نه دا دوړې په مشکات گشتا دا دوړې چې کوم ده پاکه چې کوم ده نو نمود میں سمایا هغه شهید شو چې کوم ده هغه باره کې چې کوم ده خدای پتا رحمو کتاب چې کوم تقتلک الفئه الباغیه تقتلک الفئه الباغیه نو تابع چې کوم ده یو جماعت چې کوم ده دا کیدا شهید کوي چې کوم فئه باغیه بغاوت والا چې کوم ده حاشیه باندې لیکلي یک شه طالبانو غو د خبر ډېر ضروری ده د سیمولا چې کوم سم برابرول پکار دي ناګه دا لیکلي بری حاشیه باندې اوسه لیکلي اشاره د مشکات ده اوسه لیکلي حاشیه باندې وګورئ نو هغه د لیکي په دې حدیث په بنا باندې ودا امیر مایو سره مرګو غجنه باغی شو ظالم شو دا شو ودې کوي حاشیه باندې لیکلي خو چې دا غځه کې مشکات وای د مولا و دومره د تراګه کوم چې ته وې شابه چې دا د حضور سم د صحابه توهین کوي چې کوم ده بے ادبی کوي چې موږ به راکاو کنه به راکاو مستاسه څه پرواز استاد علم څه پرواز صحابه توهین کوي حضور سم دغه مشکات ده څه فرمایي الله فی لا تتخذوهم نووی نه قربان شم شافعی مذهب دی او قربان شم ته خپل کې به دوه طرفونه باندې چې کوم ځای کې د اخري خبر راغلی تبرکات او د اخر داش بهترین زموږ چې 100 لاکھ کروڑو افرید په نووی باندې دغه ځای باندې خبرې کړې هغه چې خبردار هغه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین